أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. جهاد په دوران کې کله کله داسم کیږي چې د سړي نه په غلطۍ کې سړی مړ شي نو د قتل خطا د پاره بیا دیت ده. قتل یو عمد ده، یو شبه د عمد ده، یو خطا ده. قتل عمد دی ته وایي چې په هغه وسله باندې په اراده د قتل وشي چې کومه وسله د قتل د پاره جوړه ده او اراده د قتل دی ته قتل عمد وایي. په دې کې بیا قصاص ده. شبه د عمد دی ته وایي چې اراده خو د قتل خو وسله د قتل نه په داسې شي باندې مړ کی چې د هغې جوړول هغه جوړ شوی د قتل د پاره نه نو دې ته شبه د عمد وایي. او خطا دی ته وایي چې اراده د قتل نه. بیا خطا دو قسمه ده. یو ته خطا فی القصد وی چې زه شیش والم یو شي ته او زما دا خیال دی چې دا په ځنګل کې هغه د اوسۍ ده او چې ډز پې وکړم نو هغه سړی دې ته وایي خطا فی القصد. او دارنګې یو بل دی هغې ته وایي خطا فی الفعل چې شیش مې خو سړي ته دغه ته اغستی و او هغه وم سوی ته مې شیشه اغستی و او هغه وم سویه او چې ما څنګه ډز وکړو نو د هغه سوی لرې شو او د هغې په ځای هغه طرف ته سړی راغی زما او د دې سوی په دې منځ کې ناڅاپه په سړی مخې ته راغی نو دې ته وایي خطا فی الفعل. نو په قتل خطا کې دیت دی، قصاص پکې نشته. او په قتل عمد کې څه دی؟ په دې کې قصاص دی. البته دیت پکې هم شته چې کله وارثان راضي شي. اوس دا دیت چې دی د سنت مطابق خدا سل اوخان دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په یو موقع باندې 1000 دینارم دیت مقرر کړی دی یا 10,000 اشرفی دا روپۍ درهم. دینه دا خبره معلومه شوه چې دا اجتهادي معامله ده. که په اوسنۍ زمانه کې خلق د قتل خطا په دې دیت کې هم دغسې اجتهادي فیصله وکړي نو دا فیصله به درسته وي او باقي تفصیلات بیا په خپل او عمدن مسلمان وجل دا که د ایمان د وجه نه سړی مسلمان وجي چې مؤمن دی ځکه یې وجنم نو دا خو بیا کافر شو، چورلټ کافر شو. او که د ایمان د وجه نه وجني او ښه په پوهېږي چې بې ګناه یې وجنم نو بیا دومره ډېره لویه سزا ده چې دې قرآن کې ته بیا فجزاؤه جهنم خالدا فیها غضب الله علیه ولعنه
وما كان لمؤمن نو مناسب ندی یو مؤمن دا پارا ای یقتل مؤمنا چې مړ کی یو مؤمن الا خطا مگر که چرته په خطا یې مړ کی، یعنی که په خطا یې مړ کی دا ول مناسب دی نه، دا الا استثنائیه ده، دا استثناء منقطع ده. دا ولا خطا انم ته څه ویل شي. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا مناسب ندی چې یو مسلمان بل مسلمان مړ کی الا خطا چې په قص مړ کی، الا خطا ولا خطا دا مناسب ندی چې په خطا کې مړ کی. دا هو من قتل مؤمنا خطا چا چې مړ کی یو مسلمان په خطا فتحرير رقبه مؤمنه لازم ده په دبانه آزاد ول یو آزاد یو غلام مسلمان، ودیت مسلمه الى اهله او دیت سپارل شي وي وارثانو د مقتول ته، غلام به مزادي ځکه چې د یو آزاد سړی د مسلمان زور ختم کړ، مسلمان زور په یو درجه کم کړ، نو یو غلام چې مؤمن دی هغه به آزاد کړي، نو د آزاد مسلمان زور به هغه کمه به پوره شي او دیت به مر الا ان يصدقوا مگر کچرته کې دا مقتول وارثان ورته معاف کی. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، کده داسې قوم سره د دشمن قوم نو د هندوستان سره ستا دشمنی ده او د هغه د هندوستان یو باشنده او مسلمانو چې په خطا وجلو، نو بیا فإن كان من قوم عدو لكم کچرته کې ودا مقتول دا قوم چې استاسو دشمن دی او هو مؤمن او د ایماندارو فتحرير رقبه مؤمنان، صرف یو مسلمان غلام بازات کی بس ورته مسلمانان لا غلامان آزاد ول او د په اسلام اعتراض کی ودا غلامان دی، غلامان آزادۍ په مخبانه ولا ګوري او اغلب دیت نه ورکه ځکه چې دیت چیزی خو هغه د کافر ملک رضی واسطه خلاف استعمالي، پیسې به خپل دشمن ملک ته نه لګي، کوشش وکړي چې ستا دشمن ملک چې کوم دی هغه معاشي ترقی ونه کی، ستا د لاس دی ونه کی نو نور یې کول نه کوي، او ته چلته پیسې ولېږي خپل خو به ترقی وکړي. دا مطلب شو. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق او قد دا مقتول دا داسې قوم نو چې تاسو دای په منځ کې معاهده وا، فدیه مسلمه الى اهله، بیا به لازمي پتا سبحان دیت چې سپارل شوی د خپلوانو ته، وتحرير رقبه مؤمنه وازاد ول یو غلام مسلمان. اگر چې هغه اوس دارالحرب د خو سره خو جنگ نه کوي کنه، ستاسو دای په منځ کې د جنگ نه کول څه ده معاهده ده، چې معاهده ده بیا تجارت مو سره کولای شي بل سم کولای شي. غلام اوس ته چې ير د ارس شتره غلامان کوم دي چې آزاد کوم نه ماته ته چې اول خدا خبره ده غلطه ده، غلامان نه نمشته لاشه پنجاب ته دی وډیرګانو دي چودریانو دومره خاندانونو غلامان کړی دي په لاسو په شلو په 10000 روپیا باندې غون خاندانونو قبضه کړی دي او د نیکنه والد نوسی پورې ټول داغي خدمتګاران دي او ازادي ولا نه ور کوي او شل 10000 روپیا 20000 روپیا په لګي او هغه څوک پیدا کوي نه ور کوي ولا نه، په سونو خاندانونو په پنجاب کې او په سند کې او په دې بلوچستان کې دا زموږ په سرحد باندې الله تعالی ډېر لوی مهرباني دی، دلته دا شی نشته. خو په دې بلوچستان کې چې کوم سرداران کوم کار کوي، په دې سند کې چې دا وډیرګان کوي او په دې پنجاب کې چې دا چودریان څه کوي، نو حیران بشي او ته دی وی غلامان نن نشته. نو هغه غلامان خو نشته چې په جنگ کې نیولي، خدا چې غلامان شته چې یو سړی راونی شي او هغه ځان سره دلته پاتې کې بیا وته د 1000 روپیا والا په دې خپل کور کار وکړو ما سره دلته کار کوي، نو په 1000 روپیا باندې گیر کی نبی اگیر کې نبی ولا بیا بچی نبی ولا نور قرض ورکی، بیا نور بچی نبی ولا نور قرض ورکی، دا غن وسو کړه وسو پورې هغه په قرض کې گیر هغه آزاد ولې نشي او د پویګه په خبره باندې کبل سړی په 500 روپیا کې مدیاله کې هغه د په 500 روپیا دا غنا کار او خپل خبره کول نه چې چلته په قرض کې گیر. خو که فرض کدا نه نو بیا فصيام شهرين دوه میاشتې روزي ونیسه. اول خدا د غلامانو دا زویم چې په دې موجوده پاکستان کې د نسوک د نیکه سکار کوي کنه، نو په کار د پنجاب او د سند خاندانونو آزاد دغه ته دا کوم په بیګار کې نیولې شوی په قرضو کې نیولې شوی خاندانونه دي، نو دا آزاد کی دا سړی نه وي چې په دې زمانه کې د آزادولو ثواب موقع نشته، موقع ډیره موجوده ده خو ته خبر نه ځان نه خبره. دا فمن لم یجد چا چې غلام نموندو فصيام شهرين متتابعين لازم دې په دبانې میاشت ما صيام شهرين روزي د دوه میاشتو متتابعين چې پر لپسې به توبه من الله د الله تعالی له طرف نه توجه د رحمت سره، وکړ الله عليما حکیما د الله تعالی علم او حکمت والا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا چا چې مړ یو مسلمان متعمدا فقص وچ په وچ پښتو کې چوي امین ګل بابا د الله تعالی وبخدم د علاقه او مشر مولوی صاحب سپینګری مال دلو دا ورزم د سپینې ور دغه سره نو هغه به ترجمه کوله، ما خو ترجمه نه وکړه و هغه به ترجمه کوله. ومن يقتل مؤمنا چا چې واجه یو مسلمان چې واجه یو مسلمان
متعمدا وچ په وچه دا ساده پښتو ایو ترجمه به بل کوله لاملا ان جهنم من بدوزخ سوکی په سوکی کو من بدوزخ سوکی په سوکی کو خو یو ترجمه به بل هم کوله غیر مصافحات چې بڑی غړي کوونکې نه هغه مصافحات کې به خطا کېده چې بڑی غړي کوونکې متعمدا چې وچ په وچه مړ کو فجزاؤه جهنم نو د بدل جهنم دې ک الله تعالی ول ور کوي خالدن فيها دې په کې همیشه اوسېږي نو که کافری او په دې وجه وجلې چې مسلمان دې ځکه وجنه منو بیا خود کافر دی او کنا په دې وجه نه خو چې ګناه له حکومت نو خالدن فيها ډېر زمانه به کې اوسېږي خلود مقصد طویل ته وایي اصل کې خالد د نغری پوز ته وایي نغری نه دا خټه چې نغری جوړ کړي دې پوز ته خالد وایي وایي کې د جمع خوالد راځي وایي ځکه چې بارانونه وشي نو هغه چنګړې هغه کوټه موټه غار سوران شي او دا خو پخښوي دا خاوره نو په دې کې بارانونه کېږي نو په دې لسنه ویلې دا په انور اثرات ختم شي د کور او دا باقی پاتې نو خلود معنا ډېر زمانہ خالدن فيها همیشه په کې اوسېږي نه ډېر زمانہ وغضب الله عليه والله تعالی وتغسله ولعنه او دې پلانت کړي وعد له عذابا عظیما او تیار کړي د پاره ډېر لوی عذاب یا ایها الذين امنوا ایماندارو اذا ضربتم في سبيل الله اوس مجاهدین تر دې خبره تلقین کوي چې تاسو سفر کې روان یې او جهادونه او غزاګانې کوي نو ګورای سن چرته کې په مخه چې څوک مخه درځینو وجنه ټوپک د سره دی خو چې بس مخه له څوک درځینو وجنه دا کار مکه وکړه چې کوم سړی مسلمان دی او تاسو السلام علیکم وینو به بیا نه وجنه حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ حاکم او قرطبی او قول نقل کړی دی دلته هم دا قرطبی نه نقل کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ډله ولېګله پای کې حضرت مقداد نو هغه ولګېدو یو سړی ولا مخامخ راغی د په وسله او چته کړو هغه اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو فاهوى الیه المقداد فقتله نو حضرت مقداد په ورغه مړی چې مړی کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر رااله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې دا تاولی مړ کو وې د خدای پیغمبر د یې نه کلمه ویل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې کان رجل مؤمن يخفي ایمانه مع قوم كفار یو سړی مسلمانو په کافرانو کې وسیده خپل ایمان پټ ساتل چې تی ولیدي چې زما مرګره راغی نو تاسو اشهد ان لا اله الا الله د دې لپاره وی چې څه پته ولګي چې زستا مرګره او ته په ورله نو تا مړ کو فقتلته او وكذلك كنت تخفي ايمانك من قبل بمكه تم په مکه کې چې وینې تم په زور خبره نشوي کولای دا غو چې سړی په دشمن کې د نګيري نو په زور خبره نشي کولای خپل خبره په ډاګه نشي کولای نو هغه هم داسې خو چې تی ولې دی نو ویل زما مرګره راغی نو هغه ته خبره خپل ښکارا کړه نو دا تا ولې ورک نو بیا دا غي دیت ورک دا رنګ کله کله اوسړی چې هغه مسلمان او د خپل مسلمانه اعلان په السلام علیکم باندې وکي نو ته دامو اې د زماره یې نه ماته السلام علیکم وي او یې نو ځکه سلام ته دا هغه زړه نو څه خبره دا السلام علیکم د دې خبره اعلان دی چې د مسلمان دی ته مسلمان چې بس مسلمان دی نو افتا مرګره دی مرګره څوک وځي نو دا اصل کې دا ډېر ګرانه خبره دا وصله چې د چا په غاړه د سمول لګونه پوره ګرانی دا د پوره تربیت کې دی پوره برابرانه والو کني ټوپک دی او ته په غاړه کنه هغه بیا وې سره پټول دا پوره نو د تربیت ګرا تربیت به یا ایو الذین آمنوا ایماندارو اذا ضربتم فی سبیل الله تاسو کله سفر کوي د الله دین د غلبې لپاره د جهاد سفر فتبینوا پوره تحقیقات کوي ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام او ما وای هغه چاته چې هغه تاسو ته سلام واچي په پښتو کې مو سلام په واچو او په عربی کې مو القى سلام ان د پښتو دا غي نه راستو شوی القى اليكم السلام چې تاسو ته سلام واچي پتا تاسو سلام واچي سو ته مو وای لست مؤمنات ایماندار نه ولې نه ایمان تاسو دا غد ایمان او ته د دې لپاره خدای مقرر کړی چې ته د خلکو د ایمانونو معلومات کې دام تبتغون عرض الحیات الدنیا ولتاسو غواړئ سامان د موجوده ژوند غنیمتونه غواړئ په دې وجه وجنه چې غنیمت ته ملاوي شي فعند الله مغانم كثيره د الله تعالی سره ډېر غنیمتونه دي بلې کافر ورته کنه د امریکایانو سره څومره دي او د يهوديانو څومره جمع کړي څومره دولت جمع کړي او د هندوانو څومره جمع کړي دا لګي دي دغه والا کنه مسلمان نه سغواړي مسلمان وجل خو کفر دی
کذالک کنتم من قبل دغه شان مجبوره تاسو مې دینه مخکې په مکه معظمه کې او د سوا د سلام نه او سوا د جبې نه مو بل دلیل نه چې خپل مسلمانین په ښکاره کړي دغه سره بل دلیل نشته بل څه چلو کې فمن الله علیکم الله در باندې احسان کو فتبینون واستحقیقوا کې دا ان الله کان بما تعملون خبیرا بشک د الله تعالی تاسو په عملونو باندې خبردار اوس په مسلمانانو کې هم داسې کسان دي چې هغه دي د مسلمانانو په وطن کې خو بیا هم غزاله نه ځي نه الله تعالی وایي دا خو بیا برابر نه دي خو بیا اجر کمزور دی داسې نه چې د جهاد نه مخالف دی مخالف خو سوال نه پیدا کېږي چې د مسلمانی خو داسې تقسیم به مسلمانانو کې نه وي چې څوک به د جهاد قایل او څوک به مخالفي دا تقسیم څنګه دی دا خو چې جهاد مخالف خو منافقي دا به کافر به چرته دا تقسیم کې دی چې جهاد له بسوک زی او څوک بنسي دا تقسیم مسلمانانو کې ممکن دی دا به وي خو چې څوک زی نو هغه ته اجر ملاويږي څوک نه زی نو هغه ته اجر نه ملاويږي خو داسې تقسیم په مسلمانانو کې سره ممکن نه دی چې سبب کې مسلمانان داسې چې به جهاد مني او سم مسلمانان به داسې چې به جهاد نه مني دا څنګه مسلمانی به جهاد بنه دا بل تقسیم خو ټیک دی نو دا غي ذکر کوي لا يستوي القاعدون من المؤمنين برابر نه دي کوم خلک چې ناس دي په ایماندارو کې غیر اول الضرر چې تکلیف والا نه دي نه ګډ دي نه شل دي نه لوند دي په نه بیمار دي او بیا هم ناس دي او غزاله نه دي نو دے اول مجاهدون فی سبیل الله کسان چې جهاد کې د الله د دین د غلبې لپاره بیا اموالهم وانفسهم په خپل مالونو په خپل ځانونو دا برابر نه دي ځکه چې فضل الله المجاهدین ورواره ورکړي د الله تعالی مجاهدین ته هغه کسان د جهاد کوونکي بیا اموالهم وانفسهم په خپل مالونو په خپل ځانونو او القاعدین په ناستوانه درجه یو مرتبه خدا مرتبه په هغه شاده چې غضب منی غلان سست دي ناراسته دي دا څنګه چې جهاد نه مني وكل وعد الله الحسنى او دې یو سره الله تعالی وعده کړی د جنت ځکه چې هغه ناس دی او نزي ناغم کم از کم حمایت خو بکای کنه چرته کلی کې به پاتې شنو چې تم شومان له به وبراوړي چینه نه سودا مودا به وړول راوړي چرته کې چرته په کلی کې به چرته کې سمل صدا شکار پیښ شنو هغه به وکي خیر دې زنانه او ماشومان پاتې شي به دین دای خدمت وکړو کې سودا مودا به راوړي چې سبب به راوړي بل څه دا او دا مجاهدین چې کوم تل دي دا غیر هغه بچو خدمت به وکي نو خیر دې ته اجر ملاو شو وفضل الله المجاهدين وعلى القائدين اجرا عظيما ورواله ورکړل الله تعالی کسان چې مجاهدین دي پناست خلکو باندې ډېر لوی اجر درجات منه چې مرتبه دي الله طرف نه او مغفرت او بخنه او رحمه او خصوصي مهرباني ده وكان الله غفور رحيم او دې الله تعالی بخون کې مهربان نو د کافرانو ممنځ کې بنو وسیږي اوس مخکې خبره لبیا راځي چې کافرانو ممنځ کې څوک وسیږي نو دا خو خیر دې مجبور دی خو چې لار بیا مومن راوځي به دا څنګه چلته کې ټول مرناش ان الذين توفاهم الملائکه او چې څوک لار مومي او ناروځي نو دا ظلم کوي د ځان سره سزا به وته ملاوي ولې په کافر دارالاسلام شته او الته راتلو موقع او تل ناراضي چې په آزادانه باندې په اسلام عملو کې او خپل ټول د اسلام په زور کې واچي په تل کې واچي او لاس بیا د کافرانو ممنځ کې وسیږي ان الذين توفاهم الملائکه کسان چې وجن دي در ملائکه ظالمي انفسهم په داسې حالت کې چې ظلمونه کړی په خپل ځانونو باندې هغه ظلم دار چې په کافرانو په منځ کې وسیږي او په اسلام عمل نشي کولای قالوا ملائکه ورتوای فيما كنتم تاسو پس کې وي په دین فيما كنتم دا تاسو د دین لا څنګه دینو فيما كنتم تاسو د دین په کومه حصہ کې وي تم لا مسلمان وي ته خدلته وسیږي خوري اوس کې په قلاره باندې خوشاله پکې ناشي او التزشت موقشت درته قالوا دی ورتوای كنا مستضعفين في الارض من کمزوري غنل شي په اسمه کې څنګه په اسلام عمل نشو کولای قالوا ملائکه ورتوای الم تكن ارض الله واسعه دا یو حالت دی دسي کیفیت دی دسي دا په زبان حال دا خبرې الم تكن ارض الله ولنو د الله تعالی اسمه واسعه فراغ فتهاجروا فيها جتا په هجرت کړي او ممکن ده چې دا څه وته وای ما عملا خو ته څه خبرې او څه خبرې کوم قرآن وی وته وای فاولئک ذا کسان جدی ماواهم جهنم دری زید او سیدو جهنم دی وساعت مصير او ډیر بد زید واپس دی دا جهنم چې مسلمان او په کافر په وطن کې اوسېږي او خدت لو لار درته او نزي نو بیا ته څنګه مسلمان جهنم زکه زید الا المستضعفين سوالا کسان نه چا کمزوري شوی دي من الرجال د سړو نه سړی دی غریب خو کمزور دی بوډا دی بے وسه دی کرایه وسره نشته حاجی ګډ دے شل دے لون دے بیمار دے
والنساء او د زنانونا والولدان او د ماشومانو داسې ماشومان او د زنانو نارینه لا یستطيعون حیلة چې طاقت نه لري د څه چلو د څه تدبیر او څه چلو لنه ورځي چې وسی ولا يهتدون سبیلا او نموندش لار بل څه چل مون نه ورځي چې دشمن سره دوکه مو کوو کې او څه چلو کې وزيتي او داسې پټه لارې مو ته نه معلومي چې په غیبانه روان شي نو به ناشي التسبق فاولئک دا کسان چې مجبور دي صلی الله و يعفو عنهم قریب چې الله تعالی دې معافي کوي وکړه الله عفو غفور او دې الله تعالی معافي کوونکې او بخونکې و مې يهاجر فی سبیل الله یرجی چې هجرت کړو دلته قرآن پټه پاتې کیږي او کټه پاتې کیږي او کاروبار دی او منډه مې ده او دا چې پرې د منوال ته بیا سخرما الله تعالی وایي چې دا ځل الله تعالی به روزي درکې خیر دی دا مرغه سخري دا سار چې را پاسي هاجي وکأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم ډیر زنده سر داسې دي چې لا تحمل رزقها ځان سره خپل خورجین نه ګرځي هاجي د ډوډو کا سوړه ځان سره نه ګرځي په مخه ځان سره ډوډۍ ګرځي دا څه نه ډیر دابې خدا چې ډوډۍ ګرځي وکأي من دابة تحمل رزقها زنه دابې خدا سي دي چې هغه ډوډۍ ګرځي او سامان د خوراک ځان سره ګرځي خو وکأي من دابة ډیر داسې دي چې لا تحمل رزقها ځان سره ډوډۍ نه ګرځي او الله يرزقها پتہ لګت کنه مې لګت ومن يهاجر في سبيل الله يوسوق چې هجرت کی د الله د دین د غلبې د پاره یجدن بیا بم فی الارض پس مکه کې مراغمن کثیرا فراخ ډیرا پناګا ډیرا د هجرت زین ډیرا وساعتنا ډیرا فراخ بیا ممی ومن يخرج مراغمن رغم ستوي رغم خو پوزه کړې دوه ویل کی خفغان ته وي نو مراغمن معنا ده یعنی طریقا یراغمو بسلوکه عدوه دا سه لارې به بیا مومي چې دی په هغه لاره روانه نو دشمن به پې خفه کېږي مراغمن کثیرتن دا سه ډېرې لارې به بیا مومي چې په هغه لارو باندې به د پتلو دشمن خفه شي وسعتن او ډېره فراخي د رزق به بیا مومي ومن يخرج من بیته او څوک چې ووت د خپل کور نه مهاجرا الی الله ورسوله هجرت کوونکی الله او د هغه پیغمبر ته نو چې هجرت کوي نو کوم ځای ته به کوي اسمان ته که عرش الله ته مهاجرا الى الله و تعویل بنه کې پوېږي په پښتو دا سونه آیاتونه دي ذکر مهاجرا الى الله هجرت چې الله تکي نو چرته بګي عرش ته بزي استوى على العرش او مهاجرا الى الله پاره کوم تعویل مکو او دې کوم مکو زو اوس په پوي کا په استوى على العرش کې تعویل مکو او مهاجرا الى الله کې به هم نکي نو سړی چرته روان دی اوس دا راته وایا عرش ته هجرت کوي الى الله معنا د الله رضا ته روان دی د الله رضا ته روان دی خدا کجرو والا دی کنه مهاجرا الى الله ورسوله هجرت کوونکی د الله رضا ته او د الله د پیغمبر تابعداري ته ثم يدرك الموت بیا راشد المرګ فقد وقع اجره على الله پیسکا ثابت شو د مزدوری په الله باندې الله به له مزدوری ور کوي وکانه الله غفور رحیم او د الله تعالی بخون کې مهربان اوس چې منزل سفر کې او jihad کې نو منځونه بم کې دا بل څنګه مجاهد چې منځونه نه کوي او منځونه په jihad کې خوان کوي ځکه صلات سفر پیغمبر علیه السلام کړو صلات خوف پیغمبر علیه السلام کړو او ته د کاسې نه تابعږي یو ځل نیم په عمر کې صلات خوف ونه کو تاسو چرته صلات خوف کړې نو ځای چې دا بس کی نو صلات خوف بدل ته نه کیږي په کورونو کې ان په جماعتونو کې کیږي دا په شړو کې او په جهادونو په میدانونو کې کیږي نو ته چې د پیغمبر په طریقه موږ کې نه یو طریقه د پیغمبر د مانزه صلات خوف هم ده او دا په میدان جهاد کې نو ستا په عمر کې خدا طریقه د مانزه نه ته خدا مانزه نه تاویږي او دا دې پکې ونه کو چې کوم سړی جهاد نه کوي نو ته صحیح منظم د پیغمبر په طریقه ونه کو دا بل دلیل شو پوهیږي په خبره باندې کنه واذا ضربتم في الارض او چې کله تاسو سفر کوئ پس مکه کې جهاد د پاره فلیس علیکم جناح نشته پتا سبحانه ګناه تقصروا من الصلاه چې منځ کم کې منځ کې یو خدا چې عام طور باندې سفر کې نو بیا وګدو آیاتونه په کومه دې تقصر هيئت قرات په کې کم وي ځکه چې تعذيب استړې وي نو هغه به دومره وګدو صورتونه نشي وي یو داله چې د قصر نه مراد قصر کمیت دی پوهیږي په خبره باندې نو هغه کې دا طریقه ده بیا صلات خوف چې قران دلته بیان کړی دا ابو داود په کې بیا تقریبا ډیر شی سورتونه بیان کړي هغه بیا تفصيلات ګور ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا کتا سيریږي چې فتنه کې به مواجهه کسان چې کافران دي دا قید واقعي دی دسي په سفر کې دا سي نو په دې حالاتو کې خو چرته کې قصر ده هيئت مرادي نو الب قصر هيئت کې چې تا ته واقعي خطرې او قصر د کمیت چې دا په سفر کې راکې په سفر کې خطرې یو کنه خو قصر د
کمیت بکې. سفر کې د څلورو رکعاتو په ځای باندې 2 رکعاته کول دا د دې پورې مشروط نه دي چې ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. که یره یو که یره نه خو په سفر کې په خپله باندې د څلورو رکعاتو په ځای 2 رکعاته دی. خو که چېرته قصر د هیئت مرادي چې یاره لنډ لنډ مونځ وکړه زر زر او 1 رکعت په امام پسې وکړه او 1 رکعت ځان له وکړه دا هم قصر د هیئت دی. نو دا بیا په هغه صورت کې دی چې کله یره وي هغې ته صلات خوف وایي. په خلاصه یې ورسېدې که ونه رسېدې. د قصر 2 مطلبونه دي. یو د 4 رکعاتو په ځای 2 رکعاته کول دي. نو د هغې دپاره ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا قید نشته. خو دا طریقه چې 1 رکعت د امام سره کول او 1 ځان له کول څنګه چې قرآن وایي نو دا د خوف دپاره دی. دا صلات خوف دی. دا به هلې چې کله خوف وي. او دا بله نو دا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم خرج من المدینه الى مکه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینې منورې راووته مکې معظمې ته چې کله حج لته او لا يخاف الا رب العالمین سوا د رب العالمین نه د بل چا نه نو یریدلی. نو فصلى رکعتین فصلوا رکعت منځ څو کو 2 رکعاته. د دې وجه نه امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا په تا باندې واجب ده. څنګه چې په کور کې دننه د 4 په ځای 2 رکعاته کول ګناه ده نو داسې په سفر کې وایي د 2 رکعاتو په ځای 4 رکعاته کول هم ګناه ده. امام ابو حنیفه داسې وایي. نور خلکو پکې نور تفصیلات دي خو هغه زه په دې وخت کې پوره تفصیلات نشم ویلی تا ته ما ده ځکه وایي دا د الله تعالی صدقه ده. دې ته رسخت اسقاط وایي. امام شافعي دې ته رسخت ترفیه وایي. خوښه د خپله ده که لږ کې لیکن دا نه ده ثابته د پیغمبر علیه السلام نه چې هغې په سفر کې چېرته پوره مونځ کړی دی. پاتې شو سنت چې په لاره روان یې نو مې کوه چې اوسېږې نو کوه. په لاره باندې ګاډی روان دی او تا سنت شروع کړي دي او خلک درته په انتظار دي ناوخته کېږي نو دا سنت بیا پرېږده او فرض 2 رکعاته وکړه. دا مطلب شو. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. بېشکه کافران ستاسو دپاره ښکاره دشمنان دي. واذا كنت فیهم فاقمت لهم الصلاه. اوس صلات خوف دی یره ده. خو دا یره داسې ده چې جنګ عین روان نه دی خو یره دی صرف عین جنګ نه دی خو صرف څه ده یره ده. او هغه زمانه ده چې کومه زمانه په ذهن کې یاده ساته نو هغه ته مخامخ د دشمن فوج دی او ته دلته یې خو لا جنګ شروع شوی نه دی او د مانځه ټیم راغی نو بیا به یو حصه د امام سره ودرېږي او یو حصه به هلته دشمن ته ودرېږي. دوی به 1 رکعت د امام سره وکړي بیا به لاړ شي هلته کې او هغه ډله به راشي او دلته او دوی چې هلته ځي نو دوی به په مانځه کې دوی به په څه کې مونځ به نه خرابېږي. بیا چې دا دویمه ډله راغله او د امام سره 1 رکعت وکړو نو امام به سلام وګرځوي. د امام 2 رکعته شو او د دې څو شو یو شو. نو چې امام سلام وګرځوي نو دوی به پاسې دوی به څه وکړي خپل 1 رکعت به وکړي بیا به لاړ شي د هغې خواله. نو که هغې په هغه خپل ځای کې بیا هغه 1 رکعت باقي کاوه نو هم ټیک ده او که واپس دلته راتله او په دې ځای کې دا 1 رکعت کاوه نو هم ټیک ده. خو دا دومره تګ راتګ به پکې او مونځ به ماتېږي نه. دا ولې ځکه چې د مونځ نه جهاد ډېر زیاته هم دی. د مونځ نه جهاد ډېر زیاته هم دی. نو دا په جهاد کې ترمیم ونه شو. په مونځ کې د جهاد دپاره څه وشو ترمیم وشو. دا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه. ګوره دا یو آیت دی ښه واذا كنت نواله تر دا عذاب مهینا پورې دا زده کوئ. او کوم صورت دی لکه دا صورت نساء او په صورت نساء کې هم د غذا خبرې دي یا لکان او چې دام څوک نه مني نو بیا د نساء نه هم لاندې دی پوهېږې په پښتو باندې که نه. او په دې یو آیت کې دننه د وسلې ذکر څو ځله راغلی دی. کوم آیت چې په صورت نساء کې دی او په هغې کې په یو آیت کې د وسلې ذکر څو ځله راغلی دی او دا غریب د وسلې لاړو خبر نه دی. ایله یو څه معمولي غوندې څه شی به پېژني څه پته نه لګي چې څه پېژني. په اوسپنه کې دی څه شی نه پېژني صرف څه پېژني اب وروسته په صورت توبه کې راشي خیر دی. خو دلته پکې سوچ کوه واذا كنت فيهم او چې کله ته په دې کې پیغمبر یا د پیغمبر په ځای بل امیر فاقمت لهم الصلاه نو ته د دې دپاره مونځ قایمې فاقمت لهم الصلاه نو ته مونځ قایمې د دې دپاره یعنې ته وله مونځ کې جمع وله کې. نو فلتقم طائفه منهم معك نو ودرېږي یو ډله په دې کې ستا سره وليأخذوا اسلحتهم او وادلي خپله وسله که مسواکونه دې والي حاجي څه دې والي ځان سره اسلحه څه ته وایي لکه حاجي کاسې ته وایي سلنډر ته وایي سمسۍ ته وایي څه ته وایي کټوۍ ته وایي کولر ته وایي کوکر ته وایي نه جي وسله وسلې ته وایي ښه ټوپک ته وایي په دې باندې پوه نه شوې کلاشنکوپ ته وایي چې کومه ستا فوجي وسله ده ښه ستا جهادي وسله ده
نو ولياخذوا اسلحتهم او دې ځان سره ونیسي خپل وسله فاذا سجدوا چې کله دې سجده وکړه د امام سره فليكونوا من ورائكم دې بیا خلاص شي په فليكونوا شديد من ورائكم استاسو نرستو الته بیا چرته لاړ شي دشمن ته مخامخ ولتأت طائفة أخرى وراد شيء غبل دلا لم يصلوا چې وسه پوری لا منځ نه کړي فليصلوا ما كانوا غیر تاسو منځ کې اول ياخذوا حذرهم وغیر خپل د بچاو سامان اموالي ولياخذوا حذرهم ځان د دشمن مقابله ته تیار شي وره واسلحتهم واسلد اموالي یواجدان چې ذهني بیدار دي وسیږي ولياخذوا حذرهم تیار دي وسیږي واسلحتهم د څنګه چې نه مې تیار ما خیر دی اجي چې بیا غزا وشو کنه نو زه کور ته لاړ شم اجي وسړی د بل سره جګړه و چې په دې چاړه د اخر ته و هغه وکم دا په بکس کې را سره کور کې پراته ده جننده پوهیږم خبره کنه نو دا څنګه په چاړه دی داخل وکم ده ویل ته په بکس کې جننده کور کې پراته ده نو ول یاخذو حذرهم واسلحتهم د بچاو سامان والا انتظار او وصلنا ځان سره والا تیاره ود الذين كفروا وخيا كسان كافرون دي لو تغفلون جتاسو غافل شيء عن اسلحتكم دخل وسلنا وامتعتكم ودخل ساماننا وسلم اخر نور ساماننا خير ده كادنا واريخو امتعتكم خرستو سلندر ملندر بغرستو ده فيميلون عليكم ميلة واحدة ندي بحملو کی پتا سبحان يا وحملا ولا جناح عليكم ونشتغنا پتا سبحان ان كان بكم اذم من مطر ان پتا سبحان تکلیف باران او كنتم مرضى يا تاس بیماران ان تزعوا اسلحتكم جو اسلحه کېده پس مکه به کېږي ځان سره خیر دې که په غاړه دې نه نو کې به وګړي له خو کړی نو خیر دې په آزاد کې هو خذو حذرکم بیا هم د څنګه چې ودو به خانه کې با وخذو حذرکم خپل د بچاو تنظیم بم کړی ان الله عدد للكافرين عذاب مهینا بشک الله تعالی تیار کړی د کافرانو لپاره عذاب سپکونکې الګ په دې آیات کې د وصلی ذکر څو ځله راغی غزه کې ګور اول اسلحتهم یوا او بیا اسلحتهم بل او اسلحتکم بل او خذو او ان تضعوا اسلحتکم په یو آیات کې سلور زله د وصلی ذکر راغی په یو آیات کې څو زله د وصلی ذکر راغی سلور زله او د بیان د دینه خبر نه د اهمیت نه دا بیا څه شی د تسنم کیدو د لسنم کیدو د لخړینو خارجي فاذا قضيتم الصلاه كلام پرشي چې کلام زکه فذكر الله بیا یاد وی الله تعالی قیام او قعودا فولاړ او پناسته وعلى جنوبكم او خپل ډډو باندې چې منځ شي کنه نو الجمهور قالوا وی وهو التسبيح والتكبير والدعاء منځونه چې وشي نو سوای تسبیحات وای ذکر کوي الله اکبر وای او څه کوي دعاګانې وای قیام او قعودا فولاړ او پناسته وعلى جنوبكم او خپل اړخونو په ډډو فیضت مانندم چې کله بیا مطمئن شي حالت د امن راشي نو بیا فاقیموا الصلاه بیا منځ کوي سم چې عامه طریقه بیا خو صلات خوف بنئ کنه بیا خو عام منځ سم ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بشک د منځ په مسلمانانو باندې فرض شوی په وخت باندې نو دا په وخت باندې فرض کېدل دا نص او چې ته د وخت نه مخکې منځ کې نو دا به کومه په خبره واحد باندې دا ثابتېږي خبر واحد چې ده پاره باندې کتاب الله نص او هغه خاص د کتاب الله پاره باندې منسوخ کیږي یا پاره کې به تقید راځي جی نسخه په خبر واحد جایز نه ده نو مونږ په خپل وخت کې او دا جمع بین الصلاتین چې دا چې تا ته جمع ښکاري خدا په حقیقت کې یو په اخر وخت کې بل په اول وخت کې ده دا تفصیلات به چرته بیا راشي خو دومره په دې باندې پوهه چې کتابا موقوتا معنا دا چې په وخت فرض دی چې کوم مونږ وخت راغلی نه نو تا باندې سم فرض دی کته چلته په عرفات کې ما اخو په دې خبرو ثابته ده چې باغې کې خبر سکیږي نه خدای خصوصیت ده بیا بسکه ولا تهنوا في ابتغاء القوم مسستګه په طلب دا قوم کافر کې په تعاقب د قوم کافر کې ابتغاء القوم د هندوانو د يهوديانو پر تعاقب کې سستی مکوي ولې ځکه چې ان تکونو تعلمون کتا سو دردمن کېږي فانهم يعلمون دین دردمن کېږي کما تعلمون څنګه تاسو دردمن کېږي وترجون من الله ما لا يرجون او تاسو د الله تعالی نه تم ساته دا ثواب او اجر او د جنت چاغي نه ساتي وکانه الله عليما حکیما او الله تعالی عالم او حکمت والا اوس چې د جهاد او غزا وشي نو بیا به اسلامي حکومت راځي چې اسلامي حکومت راځي نو فیصله به بیا په عدل او په انصاف کېږي
نو یو خبره بدای پکې چې دا خیال به پکې نه کې چې اسلامي حکومت راغی نو بیا به پکې که مسلمان هر څنګه چې خدای به وړي او که يهودي هر څنګه چې خدای به پړي نجی عدل دیته نه وایي بیا به د عدل مطابق فیصله کوي خدای دې کې چې ستا دشمن راغی هغه د پاره به انصافي بیا د اسلامي حکومت د قائمولو معنا دا نه ده چې التباغي د خپل ځان لپاره فیصله کوي او ته د مسلمانانو لپاره فیصله کوي که مسلمان غلا کړي وو که دروغ ویلي خو ته به دا مسلمان دی دا نه ده ها بیا ځینې خلک داسې دي چې هغې د مالدارۍ او د غریبۍ ډېر زیات فرق کوي یو سړی و یاره جیزه خو د غریب ملګری او چې غریب ظالم وي که نه بس یې ملګری نو ته بیا ظالم یې ته بیا چې خر غریب ظلم کوي هم ظلم دی او چې مالدار ظلم کوي نو هم ظلم دی دا پکې چا راوستی چې غریب ظلم کوي نو خیر دی زه د غریب ملګری یم د خوارې پیشو وایي لا بدي نوکاري پوهېږې په پښتو که نه د خوارې پیشو په پښتو کې متل دی وایي د خوارې پیشو لا بدي نوکاري وایي دا شیخ سعدي وایي وایي دې پیشو له چې خدای دا وزرې ورکړې وی نو تا به د چنچڼو تخم پیدا کړی وی بیا وایي دا د چنچڼو تخم چې شته نو دا ځکه چې دا تا ته چې دا خواره پیشو ښکاري د ده وزرې نشته ځکه او که د ده وزرې وې نو کله کله بعضې سړی تا ته داسې خوار پیشو ښکاري ګور به یې مسکین خو دا چې څومره شیطاني که نه موږ ته ما ته د خپل د سکول خبره د وړوکوالي خبرې بلکل نه یېرېږي د سړي نه زمونږ په سکول کې په دریم جماعت کې مونږ وو نو هلته یو ماشوم نو داسې مذهب و چې په دې وړي کې به هم دا صادر په ځان داسې راچولی داسې مذهب نو زمونږ یو استاد هغه به ورته غلی شیطان وی دا غلی شیطان دی بیا مونږ ته ووایي چې دا کوم سړی ډېر مذهبي که نه وایي دا چې پټ څومره شیطان پوهېږې په خبره د ده شیطاني پسې ډېره زیاته او چې دا په ښکاره شیطان و چې څنګه یي بس هغسې خو دا په ښکاره غلی غلی کېږي نو دا په منځ کې ډېر زیات شیطان دی دنه به وایي دا پټه غوټه کم سپی کوي چې بلکل غلی پروت دی ته یې په خوا تېر شي هېڅ ته ونه وایي پروت یې داسې خو چې ته هغه ځای ته ورشي نو چې غاب کېږي نو د پیسې نه به بیا نیولی دا پټه غوټه ده چې کوم غابي که نه هغه پطرس بخاري هغه دغه هم دوست دي که نه په دې لسم کې د هغه دغه و که نه کت یو مضمون لسم کې که په دولسم کې په څه شي کې کت یو مضمون دی هغه وایي زه د سپو نه ډېر یېرېږم وایي بیا راته چا ووایي چې دا کوم سپي چې غاپي که نه دا دغه نه کوي دا چیچل نه کوي وایي ما سوچ به کوو چې دا غاپي چیچل نه کوي خو ما چې د دې څه ضمانت دی چې غپا بنده کړي چیچل شروع کړي څه پوهېږي څه ټایم دی غپا بنده او چیچل شروع کوي نو دا نو بعضې سړی وایي زه د غریب ملګری یم وایي غریب او مالدار پکې پرېږده الله تعالی یې پېژني چې غریب ښه دی که مالدار ښه دی دا الله تعالی ته پرېږده خو ته د حق خبره کوه دا مه وایه زه د غریب ملګری یم کله کله غریب هم ډېر لوی ظالم وي گربهی مسکین اگر پر داشتی تخم کنجش کس جهان برداشتی هیچ کس را گرد خود نگذاشتی این دو شاخه گاو گر خر داشتی که د خر ښکرې وی نو تا به پیدا به وړې وړې وي دا خو شکر وباله د خر ښکرې نشته که دا د غویي ښکرې د خر وی نو بیا به څنګه چلو چا به راټینګ کړی او یا د دې پیشو څه وی وزرې وی نو په دې ونو په دې سر کې به را چنچڼې پرېښې وی نو دا مه وایه د خوارې پیشو لا بدي نوکاري غریب او مالدار پکې پرېږدوه خو د حق خبره کوه څه خبره کوه د حق خبره کوه انا انزلنا الیک الکتاب بالحق بېشکه موږ لېږلی تا دا کتاب په رښتیا لتحکم بین الناس چې ته فیصلې وکړې د خلکو په منځ کې بما په هغه څه باندې اراک الله چې الله تعالی پرې ته پوه کړی دا هم قیاس دی قرطبي وایي وهذا اصل فی القیاس دې هم قیاس ثابتي ولا تکن للخائنین خصیما او مکیږه د خیانت کوونکو د پاره جګړه کوونکې د خیانت کوونکو د پاره وکالت کوونکې ولا تکن او مکیږه للخائنین دا کسانو د پاره چې خیانت کوي خصیما بحث کوونکې وکالت کوونکې چې څوک غلط کار کوي دغه وکالت مکوه وکالت خیر دی خو چې کوم سړی غلط کار کوي او ته پې پوهېږې نو ته بیا دغه ولې وکالت کوې دی وایي چې خو پیس علمه نو پیس علي پیس د ځانه مه جوړوه پوهېږې په خبره باندې که نه پیس او پیس وای پیس دا پیس پیژنې نه پیژنې نو څه پیژنې ولا تکن للخائنین خصیما د خیانتګرو د ګناهګارو د ظالمانو لپاره وکالت او جګړه مه کوه ته خو هلته جګړه کوې وایي ما له فیس راکوي نو په یو فیس باندې ته پیس کړې نو دا مه کوه ها دا ګوره چې کوم سړی په حق دی د هغه دپاره بیا کوه واستغفر الله او الله نه بخنه غواړه ان الله كان غفور رحیم بشک دی الله تعالی بهونکی او مهربان ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم دې کې یو واقعه وه چاوی وسړی دی د هغه بشیر نوم دی چاوی طعمه نومې دی چاوی ابن ابیرق دی ممکنه ده چې دا درې واړه نومونه وي
بشیر طعما ابن عبیرق غلا یې وکړه او غلا یې د قتاده بن نعمان د تر زوی دی رفاعه نومې دی رضی الله تعالی عنه د هغې د کور یې وکړه هلته په ګوډي کې یا په بوجۍ کې وړه پراته وه په هغه وړو کې دننه چېرته څه اسلم پرته وه بد د پسې کنډرو وه او دی راویست چې راویسته سبا له هغه راغی نبي علیه السلام په دربار کې شکایت یې وکړ زما معلومات چې کېدل نو د دې بشیر یا طعما یا ابن عبیرق د باندې شک ښکاره کړ چې خبره داره چې دا غلا خو تا کړې ده هغه ولګېده هغه ابتداءً دا الزام په لبید ابن سهل باندې ولګو چې نه دا ما سره دی ملګری و یا دا غلا ده کړې ده زه خو ته خبر نه یم خو زما ته دومره پته ده چې غلا بیا لبید ابن سهل ملګري راغله ورته یې ویې چې څنګه ته نو بیا فورا خبره بدله کړه نو د شپې په دې منځ کې بس موقع ته میلاو شوی و نو د شپې دا وړه او دا بوجۍ یې وړه او د یو یهودي کری کې خبره چې دا زما امانت دی دلته به پروت سبا له بیا چې خلکو وی چې غلا وی چې راشئ وګورئ کوم ځای کې دي بعض روایاتو کې دا راځي چې لږې ورته دا بوجۍ سوری کړه لکه وړم ته داسې تار غوندې م تلې هلته هلکه وی دا تار داسې تللی دی داسې ګورئ چې دا چېرته تللی چې که تا خو د یهودي کور ته ننوته وی هله وی غل خو دا یهودي دی هغه یهودي ورته وی چې دا بوجۍ خو دې ابن عبیرق زما کره ایښودې ده نو غلا خو د ده ښکاره شو هغه د ابن عبیرق هغه منافقان ملګري راغله نبي علیه السلام ته یې ګوره دا یهودي دی او د یهودي به خدای او رسول سره دشمني کوي نو دا څه خبره ده وړه پټول څه دا خو ټول اسلام یې په بډه کړی دی او تورات یې په بډه کړی دی پیغمبران یې وژلي دا غټ کافر قریبه وه چې نبي علیه الصلات وسلام د یهودي خلاف فیصله کړې وي خو که دا فیصله شوې وې نو نبي علیه السلام خو په دې کې ګناهګار نه و ځکه چې نبي علیه السلام خو ظاهر ته ګوري او فیصله کوي لیکن دنیا به یو طوفان جوړ کړی وی چې ښه دا لا وایي موږ د حق علمبردار یو بس سړی صرف په دې وجه ګیر شو چې دا یهودي دی نو الله تعالی په دې کې مداخلت وکړو او وی چې نه خبره داره چې دا غلم دغه ابن عبیرق دی او دا یهودي بالکل پاک دی بل څه کې ګنده دی جهنم منځ له به ځي خو غلا یې نه ده کړې عدل او انصاف دې ته وایي دا معنا نه ده چې بس کافر دی نو ټول ګناهونه په ده باندې وراړوه اسلام دې ته وایي ښه چې په هغې کې به د یهودي دپاره هم انصاف وي د یهودي دپاره د هندو دپاره هم پکې انصاف وي او که نه دا نه وي نه بیا به ستا د ډلې څه خبره به وي نو بیا هغه ګناهګار نه وي چې خپلې ډلې دپاره کوداله وایي او ته د خپلې ډلې دپاره کوداله وایي انصاف دغه ته بیا نه وایي انصاف دې ته وایي چې یهودي دی او که هندو دی خو د عدالت په مقابله کې دواړه یو شان برابر دي هغه سره به هم انصاف کوې هغه سره به هم ظلم نه کوې دا ولا تجادل او جګړه مه کوه عن الذین دا کسانو د دفاع په دفاع کې یختانون انفسهم چې دوی په خیانت کې اچولي خپل ځانونه دا ان الله لا يحب من كان خوانا نسیما بېشکه الله تعالی محبت نه ساتي د هغه سره کان خوانا چې دی ډېر غټ خایني غټ خیانتګري اسیما ګناهګاري یستخفون من الناس دوی شرمېږي د خلکو نه د خلکو په مخ کې غلطي نه کوي ولا یستخفون من الله او د الله تعالی نه شرمېږي نو د الله تعالی په مخ کې کوي دا چې څه د پیغمبر مخالفت دی څه ګناه ده څه شی وهو معهم والله تعالی ردی سره مرګره دی اذ یبیتون چې کله د شپې دی جرګه کوي ما دا خبر لا يرضى من القول چې الله تعالی نه خوښي په خبرو باندې چې د الله تعالی نه خوښي خبره دا شي خبره کوي چې د الله تعالی خوښ نه وکان الله بما يعملون محيطا دی الله تعالی د دې عملونو نګرا چونکه بالعلم والرؤيه والسمع دا مطلب ها انتم هؤلاء اوس د عام مسلمانانو ته وي د ابن عبیرق په دفاع کې یاره دا قبیلې والا او دا چې د کومې قبیلې سړی ګیر شي نو دا ټول پسې خپل خپلوان او دا خوا او شا که دکاندار ګیر شو نو دکانداران به هړتال شروع کړي که ډاکټر چېرته په غلطه خبره ګیر شو نو هغه به هړتال شروع کړي که کلنډر او ډریور ګیر شو نو دا ټول به هړتال نو دې ته بیا نه ګوري چې حق دی او که باطل دی خو هړتال وله کوي نو ته دې ته ګورې چې حق او باطل دا مطلب شو پرون چا نه یو کس ورته تپوس وکړی چې د نګور او د خواښې جګړې نو زه به څه کوم وایي زما د مور او د ښځې جګړې نو زه به څه کوم زما د ښځه به غربوم نه ما ورته چې نه ته به مخکې ګورې چې کېدی چې د سپین سرې ابۍ غلطه خبره کوي بیا به څه ولې ټول عمر به د نګور غلطي کله کله به د خواښې غلطي نه او یا ټول عمر به د خواښې غلطي کله به د نګور غلطي نه مولانا مودودي ته یو نګور خط لیکلی دی وایي د خواښې په نګور څه حق دی نو مولانا ورته داسې په اشاره کې ویلي دي چې کله ته خواښې شې بیا به ما ته بیا خط راولېږي څه پوه شې په خبره ته لا اوس ګورې چې ته کله خوښه شې بیا به ما ته راولېږې چې څنګه څه پوه شې دې ته حکمت وایي دې ته څه وایي چې کله نګوري نو تپوس به کوي د خوښې په نګور څه حق دی خو چې کله خوښې شي نو بیا یې ګوره ورته زوی ما لوی کړی دی او راله اوس اور له راله او د کور مېرمن شي وګوره ته زوی رانه واغست ورسره
اوس پکې ما ډی حسابین نو ته به دا خبره یا واکې یا به خواښې شي یا بنګور شي یا به دواړه شي نو بیا به د مسلې جواب درکړم چې حق څنګه دی څه پوه شي په خبره حق دغه دی که نه چې بد د هر یو حق به ادا کوي په دې کور کې د ورورولۍ د لور او د مور په شانتي اوسېږي او چې څوک غلطي کوي هغه ته به دا غلطي ده دا مطلب شو وکان الله بما ها انتم هؤلاء تاسو دغه کسان چې د مجرم دا برادری جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا باسونه کوي ردی په دفاع کې په قیام پر موجوده ژوند کې نو فمن یجادل الله عنهم یوم القیامت څوک دی چې باس به وکړي د دې په دفاع کې د قیامت په ورځ بیا به د قیامت په ورځ د وکالت وکړي چې نن ولکه او نن د ډله د راغورځي شي چې نن د ما د ډلې دی او د ما د پیشې سړی دی ځکه ولا هړتال کوم او ځکه ولا دا کوم د قیامت په ورځ به دا کار وکړي بیا اما یکون علیہم وکیلا او کسوک پر دی بیا نگران شي په قیامت کې بیا وکالت بیا څوک کوي ومن یعمل سوء انو چا چې وکړو ګناه او یظلم نفسه یې په ځان زیاته وکړو داسې ګناه وکړو چې د هغې د بل چا سره تعلق او یظلم نفسه یا داسې ګناه وکړو چې د هغې د خپل ځان سره تعلق نو ثم یستغفر الله بیا د الله نه بخښنه وغوښته یجد الله غفورا رحیما بیا به مې الله تعالی بخښونکی مهربان ومن یکسب اثما او چا چې وکړه ګناه فانما یکسبه علی نفسه نو دا ګناه یې وکړه او د خپل ځان نقصان یې وکړو وکان الله علیما حکیما او دی الله تعالی علیم او حکمت والا ومن یکسب خطیئه او چا چې وکړه ګناه او اثما یا وړه ګناه او اثما یا غټه ګناه ثم یرمی به بریئا بیا پې ویشت هغه سړی چې هغه د دې ګناه نه پاک و په بله ګناه به ککړو خو د دې ګناه نه څه لکه یهودی په نور لږو ګناهونو ککړو خو د دې غلا نه خو څه پاک نو فقد احتمل نو د په ځان باندې بار کړو بهتانا الزام و اثما مبینا او ډېر غټ ګناه ولولا فضل الله علیک ورحمته او ای پیغمبر کنه فضل د الله تعالی پتا باندې او رحمته خصوصي مهرباني د الله تعالی نو لهمت طائفه منهم اراده کړې و یو ډلې په خلکو کې ان یذلوک چې تا خطا کی قریب او چستانه د يهودي خلاف فیصله غشتي وما يضلون الا انفسهم او دا څنګه چې په مسلمانانو کې د ډله بازي ډېره زیاته خو چې د چا په باره کې خبره رااله دا ډله به راپاسي اول به څوک پسې کې حسابوي نه بیا به ویله که دا خو د پلان کې ډلې نو بس کالج د طالب علمانو سره چا زیاتې وکړو کلنډر نو کلنډران به یو طرف ته یو کالجیان به بل طرف ته دا ډزومار به جوړي نه لکه دې ته ګورئ که نه چې حق پس کومه او غلطه کومه حق او باطل ته بیا نه ګوري خو ډلې ته ګوري د پښتون او د پنجابي جګړه وه د پښتون او د مهاجر جګړه وه نه بس بیا ویله که پښتنو راځئ دې باندې پوه نه شو بس خو هلته په کراچۍ کې داسې چلېږي بس باندې ویله که پښتنو وی راځئ نه پښتون کاکا بیا دې ته نه ګوري خو بس ډانګی رالي کوداله رالي چرایز رالي او ورمنډه کوي هلکه پنجابی ولئ ملنګ والا ولئ کله وایي مهاجر ولئ دا کوم سړیتوب دی مسلمانۍ نه نه خبر دې ته ګوري چې ولې راځي څه چل دی غلطي چا کړې ده وی هغه بل خو غلطۍ ته نه ګوري نو ما هغه بل خو دوزخ ته ځي نو بیا تم سړی پرېږده که نه زینار په غاړه که بل څوک سره غلطي کوي ته به هغه غلطي کوي نو ته بیا مسلمان څنګه شو دا مطلب دی وما یضلون الا انفسهم او دین خطا کوي مگر خپل ځانونه وما یضرونک من شیء او تا ته ضرر نشي رسولی څه وانزل الله عليك الكتاب والحکمة اور دا ستاره پیغمبره دلیل شو نبی علیہ السلام د پیغمبره دلیل شو چې الله تعالی داسې غلطۍ نه بچ وانزل الله عليك الكتاب والحکمة او نازل کو الله تعالی پتا باندې کتاب والحکمة او دا سنت نازل کو ګوره کنه وانزل کتاب نازل کو والحکمة او حکمت سنت د دائم سکو دا دلیل دی یاد شو وانزل حکمت منزل حکمت سنت ته وایي وعلمك ما لم تكن تعلم او ته پوهې کړې په هغه ټولو خبرو د دین باندې چې تا پې نه پوهېدې وکان فضل الله علیک عظیما او د فضل د الله تعالی په تا باندې ډېر لوی د الله تعالی فضل لا خیر فی کثیر من نجواهم اسلامي حکومت موجود نو جرګې کېږي به نه اسلامي حکومت نه د هغې دپاره شوراګانې او جرګې کوه خو چې اسلامي حکومت راغی نو بیا د بې ځای جرګې به بیا نه کوې ها بیا به د دې دپاره جرګې کوې چې د دې حکومت به مضبوطو څنګه د دې تعاون به څنګه کوو دا به کامیابو څنګه نو دا بیا ټیک ده لا خیر فی کثیر من نجواهم اس فایده نشته د دې پر خلکو پر ډېرو جرګو کې ځکه چې اسلامي حکومت موجود دی دا الا من امر بصدقه سوا دا غچانه چې هغه وینا کوي د نیکۍ او معروف د صدقې او د خیراتونو الګ راځي چې جمع کو چې خلکو ته وایي چې خیراتونه کوي دې لپاره جمع او معروف او یاد یو بل معروف د بل د نیکۍ او خبره د هغې لپاره جرګه جوړو کمیټي جوړو نو دا کمیټي بیا خیر او اصلاح بین الناس او یا کمیټي جوړه د څه لپاره اصلاحي جرګه جوړه اصلاحي کمیټي جوړه نو خیر دی لکه راځه اسلامي حکومت راغلی خو
اصلاحي کمیټې جوړو چې الګاډو سر نه عدالتونو ته خبره لاړ نشي، عدالتونو باندې به بوج کم شي، اساني به پیدا شي. راځي الګ په دې کلو کې کمیټیانه جوړو چې بروغه کوي، راځي په دې کلو کې کمیټې جوړو چې دا مہرونه به ډېر کمی، په دې ودونو کې ډېر خرچې نه کوو حاجی دا وغیرہ وغیرہ دا شي. نو دا خیر. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، چا چې دا کار کو د پاره طلب د رضاګانو د الله تعالی فسوف نؤتيه، او مرضات ته تمای جمع زکه شو چې کارونه د رضاګانو ډیر دي، نو دا غي په وجه فسوف نؤتيه اجرا عظیما، یقینا دلته ورکوم ډیر لوی ثواب. ومن يشاقق الرسول، او چې دا دومره خبرې دی او د دې باوجود هم د پیغمبر خبره نه مني، دا ډیر بدبخت دی. ومن يشاقق الرسول، چا چې مخالفت کو زدیو کو د پیغمبر سره من بعد ما تبین له الهدى، پس دا غیر چې ته پړاګه شه هدایت تبین چې هدایت ته پړاګه شو، ويتبع غیر سبیل المؤمنین، او د روان شو خو په غیر د لارې د ایماندارو لارې پرې خو دا په بل لار روان شو، نو والله ما تولى، مونږ به واړو کوم طرف ته چې دی اوړي، ونسله جهنم، به دوزخ ته وردنکو وسات مصيرا، او ډیر بد جواب زیاده واپس لري دا جهنم. دا آیت دی چې په دې باندې امام شافعي رحمه الله استدلال کړو په حجتیت د اجماع، ځکه چې یو مشاق ومن يشاقق الرسول هو شو د پیغمبر مخالفت خو بنه کې، خو بیا ويتبع غیر سبیل المؤمنین، د مؤمنانو لارې پرې خو دا په بل روان شو، نو دا مطلب دی چې دا د اجماع دلیل دی. د مؤمنانو لار پرې خودل ګناه ده، نه د مؤمنانو لار اغستل ده. دې ځکه امام رازی وی چې د دې آیت نه څنګه ثابتېږي، وی وتقریر الاستدلال، د استدلال بیان څه دی چې ان اتباع غیر سبیل المؤمنین حرام، غیر سبیل المؤمنین اتباع حرام شو، نو فوجب ان يكون اتباع سبیل المؤمنین واجبا، نو دا واجب شو چې د سبیل المؤمنین اتباع دي صحیح، دا دی واجب، دا مطلب شو. دارنګ مدارک موي چې هو دلیل علی ان الاجماع حجه، دا آیت د دې خبره دلیل دی چې اجماع څه ده حجت. ان الله لا يغفر ان يشرك به، بشک الله تعالی نه بخدا خبره شاغه سره د شرک شي. دا تعمن او دا ابن ابيرقه دا چې کله د خلاف بیا فیصله راغله دا بیا و تختید، چې و تختید نو کله یو ځای کله بل ځای، خو د ګډانو بشن یو ځای بل ځای به شپې کولې، بیا یو ځل چرته و اغلا کوله په یو ځای کې، نو دیوال پر اول وې نو مشرک مرش غلای کوله او دیوال پر اپریوت، نو په حالت د شرک د دنیا نه لاړ. ان الله لا يغفر ان يشرك به، الله تعالی دا خبره نه بخي چې د سره د شرک شي، او يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بخي د دینه کم چې د الله تعالی د چا د پاره خو خشي، دا د الله تعالی رضا ده، خو خده چا د به بخي چا د به نه بخي. ومن يشرك بالله، او سوق شرک کې د الله تعالی سره فقد ضل ضلالا بعيدا، نو د خطا شپ لري خطا یې معنی. ان يدعون من دونه الا اناسا، شرک څه شی دی؟ د الله نه بغیر چې د سره بلی داسې دي، نو اناسا دا بوتان دي. اناسا خو خزو ته وای، نو د بوت لبنومم د خزه ورکاو، پوهیږي په خبره باندې کنه، په دې اردو کې ورته صنم وای کنه، وای صنم بوت ته وای کنه، وای نو معشوقي او محبوبي ته خلق سوی صنم، نه خدا ملاو نه وصال صنم، ها نو صنم بوت ته وای، نو صنم دغه بوت، نو بوت معشوقي ته وای کنه. څوک چې د چا تشبیه ور کوي کنه، په عربو کې هم دا طریقه وا چې د چا د سټ تشبیه ورکول چې د غړې ډېر دنګه ده، خبره باندې پوه نه شوې، نو وی به جیدو جید دمیتن، داسې غړی ده لکه د ګوډۍ په شانتې غړی ده، د ګوډۍ په شانتې. دا ګوډۍ هم خلک کله کله د حسن د وجې نه یا د مینې د وجې نه چاته ګوډۍ وایي، نو دا ده ځکه چې ګوډیانې خلکو په خپله خوښه جوړې کړي، او خلک داسې وایي مو یار دا داسې ده لکه چې په سایې جوړه شوي، په سایې جوړه، داسې وایي که نه وایي. نو دې مطلب دا دی چې بوت، نو بوت به خلکو په خپله خوښه جوړو، چې څنګه به یې جوړو، څنګه به یې وله سترګې جوړولې، څنګه به یې وله غړۍ جوړوله، نو دا د دې وجه نه به ورته وي. او یا دا معنا ده چې د مواتو نه د مړو نه خلق تعبیر په اناسو باندې کوي، دې دپاره هغه صیغې استعمالي. او دارنګې عربو به وي انثى بني فلان، بت ته د فلانکې قبیلې بت دی، نو هغې ته به وي انثى بني فلان. او نن سبا خو د ښځو بندګي خو تا ته معلومه ده چې زموږ په پاکستان کې د ښځو څومره بندګي کېږي. ان يدعون من دونه الا اناسا، په ښځو پسې ور روان دي، وګورئ په ښځه پسې روان. ان يدعون من دونه الا اناسا، دې نه رابلي سوا د الله تعالی نه مګر ښځې، یعنې د ښځو بندګي کوي، د بوتانو بندګي کوي، او حقیقت کې د بوتانو هم نه کوي او د ښځو هم نه کوي، بلکې د چا کوي؟ د شیطان. وان يدعون الا شیطانا مریدا، او دی عبادت نه کوي او خبره نه مني مګر د شیطان مریدن، چې دا ډېر سرکشه دی، مرید دی، مرید دا مرید مکسر صحیح دا مریدي.
مریدا سرکشا بے خیرا خالیا عن الخیر امرت چاته وي چې یختې نه راغلی په مخ باندې لعنه الله الله تعالی پلانت کړی دی دا شیطان وقال او دی شیطان ویلی ولا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا زمم ونسم ستاره بندگانو نه یو حصہ خپل مقرره الله تعالی ته ویلی چې ستا په دې بندگانو کې زما حصہ ده د دوه معنی دي یو معنا دا چې د عقیده کې زما حصہ ده زبو خپل خبره په مزغو کې وردن نکوم د په مال کې زما حصہ ده سمال به زما په نومو زما په خو خبر کوي د په بچو کې زما حصہ ده س بچي او سمال دا شزونه به زما په دې کې زما خبره مني دا معنا ټیک رستو راځي کنه ولو دلنهم ولا من او دا معنا ټیک ده چې لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا زبستا د بندگانو نه یو حصہ مقرره والما حدیث کی راغلی دی ابعث بعث النار د مسلم روایت ته الله تعالی و د قیامت پر ورځ باندې آدم علیه السلام ته وایي چې ابعث بعث النار د دوزخ د خلق تی روان کا دوزخ ته نو آدم علیه السلام به وایي الله پاک د دوزخ حساب کې څومره د په انسانانو کې نو الله تعالی به ته وایي چې په هر زرو کې 999 په 1000 کسانو کې څومره کسان جهنم ته بوزا 999 او په زرو کسانو کې یو جنت ته بوزا صحابه کرام په ډېر زیات خپه شو چې خپ زرو کسانو کې به 999 جهنم ته ځي دا پکې هغه د شیطان مرګري او یو به پکې جنت ته ځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خپه کېږي مې یاجوج ماجوج دومره ډېر دي یاجوج ماجوج دومره ډېر دي چې دا تعداد پای کې پوره کیږي دا د 999 دا تعداد د جهنميانو په یاجوج ماجوج کې څه کیږي پوره کیږي زوزي مازوزي چوته ته زوزي مازوزي ابا رستو راشي خبر نو دا مطلب هم ده ولا اضلنهم او شیطان ویزه به گمراه کم ولا امنينهم او دیره وړي ارزوګانې ورکما گمراه کوما ورزوګانې کارونه ود گمراهي کوي وي به زمړه خدای غفور الرحیم دې کې خیری بخي بمو او جنت ته بمغزو دا ولا امرنهم او زبوت تعلیم ورکم زبه پویکم فلا یبتکن اذان الانعام ندیب پرې کیسا وګونه د سارو نه وګونه پرې کای لکه بحیره نه به وګ پرې کو رستو راضی بحیره او صایبه ولا امرنهم او زبدیت تعلیم ورکم فلا یغیرن خلق الله ندیب د الله تعالی فطرت بدلی التغییر فی خلق الله دو معنی دي تکوینی تغییر او تشریعی تغییر دا الله تعالی احکام به بدلی دا تشریعی تغییر دی حرام ته حلال وای حلال ته حرام وای فرض ته د سره اهمیت نه ورکه مستحب ته فرض وای نو دا دی فلا یغیرن خلق الله دا د شیطان تعلیم دی چې د مستحب نه فرض جوړ کی او د فرض نه مستحب جوړ کی د حرام نه حلال جوړه او د حلال نه حرام جوړه دا دی تغییر فی خلق الله دویم تغییر فی خلق الله تکوینی دی چې انسان الله تعالی د څنګه پیدا کړی او د کوم مقصد لپاره پیدا کړی دی نو هغه مقصد دا غنه ناخلی لکه د مثال په تور باندې د عمل قوم لوط د لوط علیه السلام قوم چې کوم خلاف فطرت عمل کوي دا د تغییر فی خلق الله ځکه د دې لپاره خدا خلق نو پیدا رجال نه خدا مقصد نه حاصلې او دا کار یا لکه نن په یورپ کې چې دا کومه طریقه ده چې الک د الک سره واده کوي ما یو ځل دا ولید چې دوه والکانو د یو بل سره ودونه کړي او دواړو بیا په شریکه د یو جنې سره واده کړي دا انسانیت ته دا د تغییر فی خلق الله او التدا آزاد دی فرانس کې او په دې علاقو کې خدا بالکل آزاد دارنګ ضبط ولادت چې خزي مستقلی شانډې کې چې دا بچی را نه وړي دا د تغییر فی خلق الله رهبانیت چې ځان نه بالکل داسې یو شی جوړ کا پودل شی دا نه جوړ کا او ځکه ته په ځنګل کې کینا د دنیا د خلکو سره تعلق پرې دا او د دنیا رابطې پرې دا خور او مور او د هغې سره تعلق او بچی او ښځه او د هغې سره تعلق او د دنیا انسانانو ځان د ځنګل شی جوړ نو دا رهبانیت هم څه دی دا تغییر فی خلق الله دی دارنګې دا کوم خلک چې دا خانساماګان او د خواجه اسراګان جوړوي پخوا به بادشاهانو دا کارونه کول څه خلک به داسې چې د هغې نه به دا مذکریت ختم کړ دا سړیتوب به یې ختم نو هغه به بیا د ده به یو حریمو په سوونو ښځې به یې راجمع کړې وي نو د هغې نه چار چاپېره به بیا د دې اجړاګانو دپاره به یو ځای جوړ کړی بیا به د هغې نه پس بیا نور فوجیان نو دا به قصدن او عمدن به دا کار پې کول نو دا به د بادشاهیانو ده پوهېږې په دې هندوستان کې هم داسې وو په دې باندې پوه هندوستان په دې تاریخ کې هم ما داسې لوستي دي داسې کسان وو دلته دارنګې ښځو ته د سړو ذمهدارۍ حواله کول او سړو ته د ښځو ذمهدارۍ حواله کول ښځو ته وایه چې تاسو راځئ په بازارونو کې
خرڅول او غستل کوي، دکانداری کوي، کاروبارونه کوي، منډه په بانکونو کې، په عدالتونو کې، په فوجونو کې برتی کوا، په پولیسو کې برتی کوا، دا کوا په پارلیمنت کې منبرانه ګرځوا. نو دا چې خزو ته د سړو کارونه والا کې او سړو ته د خزو کارونه والا کې، دا د تغییر فی خلق الله. فلا یغیرن خلق الله، مطلب دا دی چې خلاف فطرت کار د چانه اغستل، چې د کم کار د پاره دی پیدا دی، د هغې په مقابله کې د هغه نه د هغه په مقابله کې خلاف فطرت کار اغستل، دا دی تغییر فی خلق الله. دا د شیطان کارونه. ومن يكن الشيطان ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، دغه خبره کوي ابن جرير طبري وي واولى الاقوال بالصواب قول من قال معناه دين الله دخل في ذلك كل ما نهى الله عنه، چې الله تعالی د سینه منع کړی دا او تا کار کې دا په ټول تغییر فی خلق الله کې راغی، تکوینی او تشریعی. چا چې ونیو شیطان دوست سوا د الله نه فقط خسر خسران مبینا ده، تاوانی شه په لوی تاوان باندې. د دنیا د دکانداري تاوان بس تاوانی، دا غټ تاوان دی جهنم تلاړ. اعاذنا الله من ذلك. یعدهم شیطان سره دو وعده کوي، ويمنيهم ورزوغان ولور کوي، وما يعدهم الشيطان الا غرورا، او وعدین کوي د خلکو سره شیطان مگر د دوکي. اولئک ماواهم جهنم، دا کسان دي زیدو سیدو دوزخ دی، ولا یجدون عنها محیصا، او دی بیان مومن دي دوزخ نه تخت دی محیصا د تخت دی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او کسان چې ایمان راوړو عملونه وکړو، سندخلهم خامل تا تماویل پای کوم شرطونه تا تماویل، ایمان، اتباع سنت، اخلاص او حلال خوراک. سندخلهم جنات دی بمدن کدا شباغون تا تجری من تحتها الانهار، چې بهږي بلانه دونه داغین ولی خالدین فیها، او شیږي په کې همیشه ابدات ترتلا. وعد الله حق، دا الله تعالی رښتینی وعده ده. ومن اصدق من الله قیلا، او څوک دې رښتینی ده الله تعالی نه د وعده په لحاظ سره، د وینا په لحاظ سره. لیس بیامانیکم، نو دا امانی او د ارزوګان د شیطانانو کار دی. ها شیطان د توي چې کوه ګناه او که خیر جنت ته چتن دې نسوک بزي. نن سبا د سوي کنه یاره چې موږ چې په دې زمانه کې موږ جنت نه نسوک بزي. نو وایي څه مطلب دی چې خدای به مجبور شي نو جنت به شړ پاتې نو تاب ولا بوزي. دا خدای مطلب شو چې ته چې کزه ولا ما ولا بو نه نو اسمه خالی پروت نو وي بچا دی ولا بوزي، نو مجبورن به می بوزي. نو خدای مجبور کیږي. لیس بیامانیکم، دا پرزوګانو نه ځان لا الوګان اخره او سم له او بیا ځان له په نقشه جوړه کړي د جنت چې خیر زب ولا زما، دا په دې نه کیږي. ښا لیس بیامانیکم، دا جنتونه ګوره دا تاسو پرزوګانو نه دي. ولا امانی اهل الكتاب، او د دې کتاب والا پرزوګانو باندې ته چې خمونګه میانو زموږ په دې خونه کې خدا کتاب والا چې دې هو نو دا غي پرزوم نه ده، خیر دغه کتاب سره پترخ کړي. ولا امانی اهل الكتاب، او نه جنت ملاویږي پرزوګانو دا اهل کتاب باندې. خبر صدا خبردار چې مې عمل سو انچا چې وکړه ګناه یجز به، د تبد ګناه بدل ملاویږي کده اهل کتاب دی او کوم می دی. مې عمل سو ان یجز به، چا چې ګناه وکړه د تبد بدل ملاویږي. نو حضرت صحابه رضی الله تعالی عنهم خپش. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام دراغه چې د خدای پیغمبر دا خبره خو ګرانه شو. وسند چې مې عمل سو ان یجز به، نو انسان نه غلطی کیږي، نو چې زمونږ نه څه غلطي وشي چې وړه غلطي را نه وشي نو د هغې بدل به راته ملاویږي. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وی قال الصدیق دی یا رسول الله کیف الصلاح بعد هذه الآیه، د دې آیت نه بس به څوک څنګه سم پاتې شي، څه غلطي خو سړي نه کېږي. نو فقال نبی علیہ السلام فرمایل غفر الله لك یا ابا بکر، ابو بکر الله تعالی لتا تمافی وکي. الست تمرض، ولته نه جوړه کېږي نه پسر دې دړ نه راځي، بیا راځي. الست تحزن، ته خپه کېږي نه کله کله، خفګان درته نه ملاویږي، بیا خفګان راته کله کله ملاویږي. الست تصیبک اللأواء، تا ته څه سختي او څه مشقت او په یو کار کې څه ګرانوالی نه ملاویږي، بیا دا ملاویږي. نو وی فذلک ما تجزون به، کنه دا بدله ده، کنه دا د ګناه په بدل کې دا یې کنه، په دې باندې ګناهونه ریږي، کنه په دې باندې څه ریږي، دا د ګناهونو کفاره ده. په سر دې ډړ دی، ستړی، ستومانې، وږی، تږی، کار درته ګران شوی دی، کار درته ډېر دی، بوج دی د باندې، جایز کار دی. څه شی د نه ورک شو پسې ګرځې چې څه شوه، هغه ستن څه شوه، هغه چشمې څه شوې، سمسۍ څه شوه، کټوۍ دې لړله مازدیګر د باندې ناوخته و، زنانه وړه چې ته کې مالګه تې ورکه شوه، ماچس ډبې ته چې ته ورک شو، کاسه ته ورکه شوه، پوهېږې په خبره، مرچکې ته میرات خلاص یو څه شوې. نو دا پکې به ته
نو دې باندې څه ملاویږي؟ دې باندې هغه غلطۍ او هغه ګناهونه هغه واړه ګناهونه پې څه کېږي؟ پې بخلی کېږي، بیا خوشحاله شه. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، او دی به نه مومي د ځان دپاره دوست او نه مددګار. ومن یعمل من الصالحات، یو چا چې عمل وکړو ښه د صالح اعمالونه، من ذکرین من الصالحات، ټول صالحات به د چا پلار وکړي، خو من الصالحات څه یې پکې وکړه چې څه دې پکې وکړه دا هم ډېر دي دله. من الصالحات من ذکرین چې نري او انثی او که ښځې وهو مؤمن خو چې ایمانداري، فاولئک یدخلون الجنة، دا کسان به جنت ته، ولا یظلمون نقیرا، او دې ته معمولي باندې ظلم هم پرې نه کېږي. نقیر پېژنې که نه اړټونګه. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله، او څوک دی بهتر د ژوند د نظام په لحاظ، ومن احسن دینا، او څوک دی بهتر دینا د ژوند د نظام په لحاظ باندې، ممن دغه چانه اسلم وجهه لله چې د تابعدار کې خپل ځان د الله تعالی، وهو محسن، او دی متبع د سنتي، واتبع ملت ابراهیم حنیفا، او دی تابعداري کې د دین د ابراهیم علیه السلام په داسې حالت کې چې هغه یکتسو، یا دی په خپل حنیفي یا ابراهیم علیه السلام چې حنیف دی نو د هغه تابعداري. واتخذ الله ابراهیم خلیلا، او نیولې الله تعالی ابراهیم علیه السلام در دوست، خلیل خصوصي دوست، لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې فرمایي چې وقد اتخذ الله صاحبکم خلیلا، اوس الله تعالی زه خلیل نیولې ما. هغه وخت کې ابراهیم علیه السلام خلیل و، اوس محمد صلی الله علیه وسلم څه دی؟ خلیل دی. نو خلت په دواړو کې دی. قرطبي وایي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، او د الله دپاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی، په ځمکه کې، وکان الله بکل شیء محیطا، او دی الله تعالی په هر څه باندې ګیره اچونکی. ویستفتونک فی النساء، او دا خلک تپوس کوي ستا نه په باره د زنانو کې. اوس ویرېده که نه د الله تعالی نه د زنانو په باره کې، نو په مخه تپوسونه به اوس کوي. نو یو تپوس ده، قل الله یفتیکم فیهن، ورته ووایه الله تعالی در جواب درکوي د دې په باره کې. وما یتلا علیکم، او جواب درکوي د هغه زنانو په باره کې، د هغه خبرو په باره کې، د هغه احکامو په باره کې. یتلا علیکم فی الکتاب، چې هغه لوستی کېږي ستاسو د پوهې دپاره په دې کتاب کې. فی یتامی النساء، په باره د یتیمانانو زنانو کې. اللاتی، هغه یتیمانان زنانه، لا تؤتونهن ما کتب لهن، چې تاسو نه ورکوئ دوی له هغه مهرونه چې دوی دپاره مقرر شوي دي. وترغبون ان تنکحوهن، او مینه هم دا ده چې نکاح ورسره وکړئ. نو نکاح ورسره کوي او مهر ولا نه ورکوي. نو فإن خفتم الا تقسطوا في اليتامى، نو فانكحوا ما طاب لكم من النساء، بل سره نکاح وکړه، د سره مه کوه چې یریږي ظلم انصاف نشي کولی. والمستضعفین من الولدان، او په باره د هغه کمزورو ماشومانو کې، وان تقومو، او د دې خبرې تاکیدي حکم درته کوي چې ودرېږئ للیتامی، د یتیمانانو د حقوقو لپاره، بالقسط، په انصاف باندې. وما تفعلوا من خیر، او څه چې کوئ تاسو ښه، فإن الله کان به علیما، دی الله تعالی په دې باندې پوهه. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، او د سړي او د ښځې په منځ کې اختلاف را پیدا شو، او ښځه په دې باندې پوهېږي چې دا خاوند ما ساتل نه غواړي، زه یې خوښه نه یم، نو د نه خوښوالي به څه وجه وي، هغه خو به فیصلې په قیامت کې کېږي. پوهېږې خبره، څه به ښکارئ څه به پټي. نو بیا دا ښځه بیا وایي چې زه خیر دی طلاقوم ما، او زه به د خپل بعضې حق نه دستبرداره شم. مثلا خیر دی که ماله په نمبر کې حصه ډېره نه راکوې نو مه راکوه، توجه ډېره زیاته نه راکوې نو مه راکوه، خو طلاق هم راله مه راکوه. زه به ستا په نکاح کې دننه اوسېږم او طلاق دنه نه غواړم، او مهر چې دی هغه مهر خو اسم ورکړی دی وله. پوهېږې په خبره، خو زه خیر دی بعضې ډېر خپل حقوق زما چې دي نو په هغې ټولو حقوقو که نه وي، د څه حقوقو نه به زه دستبرداره شم. لکه حضرت سوده رضی الله تعالی عنها چې حضرت سوده دا یو ځای نبي علیه صلات وسلام د دې اراده وکړه د پرېښودو د طلاق. زما ذهن کې ډېره خبره وه، په دې زه پوهېدم نه چې دا ولې، وروسته به راشي. بیا ما دې پسې ولګېدم، یو خبره چې ذهن ته پرېوځي او بیا حل شوي نه وي نو په سړي باندې بیا وخت نه تېرېږي. نو زه ولګېدم چې دا حضرت سوده رضی الله تعالی عنها د نبي علیه السلام ډېره زیاته خوښه وه، او دا په عمر کې ډېره مشره وه. نو آیا دا په دې وجه نبي علیه الصلاة والسلام دې له طلاق ورکول چې دا وجه څه وه؟ آخر هغه چې زه پسې ګرځېدم نو وجه مې معلومه کړه چې په غزوه بدر چې کله وشو، او په بدر کې د کفارو قریشو خلکو ډېر مړه شو، نو یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام کور ته راغی نو دې ژړل. نو نبي علیه الصلاة والسلام ته یې ولې ژاړې؟ نو دې څه وجه بیان نه کړه. بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته معلوموله، نو آخر پته ولګېده چې په بدر کې چې کوم کافران نبی علیه الصلاة والسلام مردار کړي دي، نو په هغې کې د دې بعض رشته داران، نو دا په هغه رشته دارانو باندې خفه و، نو ژړلې ځان. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته خفه شو چې ښه خو کافرانو که ستا رشته داران هم، او هغې مطلب دا نه و، دا خو مسلمانه وه، مؤمنه وه، زموږ مور ده، ام المؤمنین ده، خو بد دا یو کمزوري پکې وه، بعض زنانه کمزوري د زړه نه،
نو کله کله چې ته ورته ووایې چې هغه کافر مردار شو، نو هغه یاره چې ډېر بد یې وکړو، دا داسې دغه نه و، هسې پرې وسوځي. نو ته ورته وایې دا خو کافر، نو بیا وایي یاره هسې زما پرې وسوځېده، مړه وایي مونږ ته څه پته ده خو. نو د دې په هر چا اړه سوځي، لکه دا ځینې خلک چې د هر چا په مرګ باندې انا لله وایي. نو خو بس زنانه وه او زړه یې نرم. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته په دې خبره خفه شو چې ته زما په کور کې زما بیبي د مسلمانانو مور یې، دومره لوړ مقام درته حاصل دی او ته بیا د کافرانو په باره کې دا. بس زما ذهن مطمئن شو چې دا خبره دغه وه. نو بیا هغه راغله او نبي علیه الصلاة والسلام ته د خدای پیغمبره بس معافي غواړم، پرېږده مې مه او ستا په نکاح کې به یم دا مقام راله پوره دی او خیر دی، زه ستا نه هېڅ هم نه غواړم. هغه نمبر چې ته فرق تقسیم کې د بیبیانو دپاره د شپې د ورځې، نو هغه خپل تقسیم ما حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته بخلی دی. ورته پته وه دونه خو پوهه وه چې حضرت عایشه د نبي علیه الصلاة والسلام خوښه وه، نو چې هغې ته زه خپل نمبر وبخم، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام نو نبي علیه السلام یې صحیح ده، بس دومره غټه غلطي هم نه وه، خبره ختمه. نو دا جایز ده چې یو زنانه په دې باندې پوه شي، نو هغه به بیا پکار ده چې دا په دې باندې ځان پوهه کړي چې دلته زما مقام یا زما حیثیت څه خبره خو د څه وجې نه. مثلا دا هر څه ښه دي خو دا جبهې تیزه ده، گزاره نه شي جواب بالکل پیریان پې راځي چې ته ورته خبره وکړې او دی درته جواب سپاره نه ویلی، نو پته ولګه چې خپلې کمزورۍ نه ځان خبر کړي که نه. بیا نو بیا دې په دې هم پوه شه چې خامخا زه تا ته سپارې غږوم په مخه، نو ستا به هم زما نه زړه خامخا اوړي. نو بیا دې ورته ووایي چې زه خیر دی ما ته دومره حق مه راکوه چې څومره زما دی، خو کم از کم پرېږده مې مه او دلته په دې کور کې یم، وایي نو د خپل څه حق نه دستبرداره شي، نو دا خیر دی. دا مطلب دی. و ان امرأة خافت او کچرته یو ښځه یریده من بالها د خپل خاوند نه نشوزا د بد اخلاقۍ چې یا دی بد اخلاقه دی او اعراضا یا دا چې زما نه مخ اړوي، په ما کې څه وجه ده یا په ده کې څه وجه ده. نو ګوره د سړي هغه وجه یې مخکې وویله نشوزا چې په سړي خوی خراب دی، ځکه نو چې خوی خراب دی نو ته به ورسره ګزاره کوې که نه به کوې ټول عمر به جګړه کوې، نو بیا ته غلی کېږه وایه زه ښځه زه به خپل حق پرېږدم. او اعراضا یا دا چې دی زما نه مخ اړوي زما د څه کمزورۍ د وجې نه، فلا جناح علیهما نشته ګناه پر دې دواړو باندې ان یصلحا بینهما صلحا چې دواړه په خپل منځ کې صلح او روغه وکړي، والصلح خیر او صلح غوره ده. واحضرت الانفس الشح او لازم شوی دی په دې نفسونو باندې الشح بخل. شح شمتوب ته وایي، مطلب دا دی چې هر سړی د خپل حق زیات تپوس کوي او د بل د حق پروا نه ساتي، دې ته شمتوب، دې ته شح وایي. واحضرت الانفس او حاضر کړی شوي دي دا نفسونه، لازم کړی شوی دی په دې نفسونو باندې الشح خودغرضي، په هر نفس باندې خودغرضي غالبه ده. نو هر سړی خپله خبره کوي خو د بل پروا نه ساتي، خپله ګناه ورته نه ښکاري او د بل هغه ورته ښکاري، دا دواړه. وان تحسنوا که تاسو ښه وکړئ وتتقوا د الله نه ویریږئ فان الله کان بما تعملون خبیرا، دی الله تعالی ستاسو د عملونو خبردار. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم او تاسو طاقت نه لرئ چې تاسو انصاف وکړئ د ښځو په منځ کې. نو د دې دوه معنی دي، یو معنا دا د ښځو په منځ کې جګړه کول او انصاف کول ډېر ګران کار دی. ولې؟ ځکه تا ته ما هغه وضاحت پوره نشي کولی، څنګه چې د پرایمري ماشومان پوره وضاحت نشي کولی، نو د پرایمري استاد یې غربوي، نو ته خو به یې غربوې نه، ته خو به ګورې چې پړ پکې څوک دی وړ پکې څوک دی، دا پړ وړ پکې معلومول ګران دي. دویمه معنا دا ده چې ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، د دې په خپل منځ کې جګړه نه ده، خو ته د هغې په منځ کې یو د خوښه ده ډېره او بله دې نه ده خوښه، نو ته انصاف نشي کولی. نو دلته الله تعالی داسې ونه وایي چې نشي کولی، نو بیا دوه کوې مه. ځینې خلک د مغرب نه دماغ مرعوب وي، نو هغه وایي ګوره قرآن وایي که نه چې عدل نشي کولی. نو مې بیا ورسره دا ویلي وي چې ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء فانکحوا واحدة، چې ښځه په منځ کې عدل نشي کولی، نو بیا به د یوې نه زیاته مه کوه، داسې ویلي نه، بلکې دا یې ویلي چې فلا تمیلوا کل المیل، عدل نشي کولی. د دې معنا دا ده چې ځینې خبرې داسې دي چې هغه ستاسو په اختیار کې نه دي. د سړي د زړه مینه خو په اختیار کې نه ده، نمبر ورکول، پیسې ورکول، جامې راوړل، سودا راوړل، پیسې خرچول ورکول، دا خو د سړي په اختیار کې دي، خو دا خو د انسان په اختیار کې نه ده چې یو طرف ته زړه مایل او بل طرف ته نه. نو دا هغه میلان به څه وجهي، ضروري ټول عمر د هغې دپاره حسن او ځواني دې وجهي، نور به هم څه کمالات او څه قابلیت به وي، بل څه وجه به وي، بل څه وجه به وي، خبرې خو وجه خو کېدی شي. د یو به بچي د بل به نه، یو به سخته تېره کړي بل به نه تېره کړي، د بل طرف ته ووایه په یو کې به حسني په بل کې به نه، په یو کې به قابلیتي په بل کې به نه، په یو کې به ځواني په بل طرف ته به نه، نو څه وجه خو به وي که نه، وجه خو ډېر شی کېدی شي. نو په یو وجه باندې یو طرف ته سړی مایل دی، نو دا خو د زړه دقه وجه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا وي چې تقسیم به یې وکړو، نو بیا به وي الله تعالی دا زما د اختیار تقسیم دی او ته ما په هغې کې مه نیسه چې زما اختیار پکې نشته.
نو خلکو ته پته وه چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سره یو داسې مینه ده چې هغه د نبی علیه السلام په اختیار کې نه ده، نو د هغې نه څوک ګیله نه کوي. دا د الله تعالی په نسبت باندې ګناه نه ده. نو هغې ته صحابه هغه نور بیبیانو په دې باندې څه اعتراض خو نه کوو چې ستا د زړه مینه ده دې سره، د زړه مینه ده نو دا خو ته نه شې بدلولی، د زړه مینه مې ورسره ده نو دا خو ته نه شې بدلولی، په دې ما الله تعالی نه نیسي نو ته به مې پسې ونیسي. نو دا جدا خبره. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، او تاسو طاقت نه لرئ چې عدل وکړئ د ښځو په منځ کې په محبت کې، د زړه په تعلق کې. دا مطلب دی. د دې وجه نه تفسیر قرطبي وایي چې اخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء وذلك في ميل الطبع، طبيعت وتمایل، او وفي المحبة والجماع والحظ في القلب. نو دا قسم خبره د انسان په اختیار کې نه دي. ولو حرستم اگر چې ستاسو دا ډېره خوښي نو فلا تمیلو کل المیل، دی یو طرف ته بالکل مه ورتاویږئ، پوره تاویدل چې پوره چې څوک د خوښه ده نو هغې ته مکمل ورتاو شي او دا بله مکمله پرېږدي، نو داسې مه کوه. ځکه چې فتذروها کالمعلقه، تاسو به پرېږدئ دا بله چې د کمې نه ته د بل طرف ته ورتاو شوی، کالمعلقتې د ځوړندې په شانتې، ابه ځوړندی نه به خاون والی او نه به ازادی. نو داسې کار خو کم از کم مه کوه. دا خو ته کولی شي چې کم شی چې هغه ستا په وس کې دی نو هغه تقسیم برابر وکړي، او چې کم دی په وس کې نه دی په هغې د الله تعالی نه نیسي، بس خبره ختمه شوه. نو په کار چې الله تعالی په کومه خبره نه نیسي نو چې دا بله ښځه په هغې اعتراض هم ونه کړي. داسې ورته ونه وایي چې ستا دا پلان کې ډېره زیاته خوښه ده، نو ورته وایي چې مې خوښه ده نو بد دا خو الله تعالی مې په دې نه نیسي، نو ته بیا د ما نه سره تپوس کوې. البته چې ستا کوم حق دی نو هغه به زه د وس د حده پورې ادا کوم. وان تصلحوا که تاسو په منځ کې روغ راولئ وتتقوا تقوا اختیار کوئ فإن الله كان غفورا رحیما، دی الله تعالی بخونکی مهربان. وان یتفرقا، او که دا دواړه د یو بل نه جدا شي چې یو بل یې خوښ نه دي نو جدا به شي، نو یغني الله کلا من سعته، الله تعالی به حاجت کې هر یو د خپل فراخینا، الله تعالی سره فراخ روزي ده. وکان الله واسعا حکیما، او دی الله تعالی فراخ رزق والا او حکمت والا. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، او د الله د پاره دی او چې په اسمانو کې دی په ځمکه کې. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب، او بشک تاکید حکم کړو موږ تاسو ته هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دغه کتاب من قبلکم تاسو نه مخکې، و اياکم، او تاسو ته هم دا حکم دی ان اتقوا الله، چې دا الله نه ویریږئ. و ان تکفروا، که تاسو کافران شئ نو په دې باندې د الله تعالی نقصان نه کېږي، ځکه فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض، الله د پاره دی او چې په اسمانو کې دی په ځمکه کې. وکان الله غنیا حمیدا، او د الله تعالی به حاجت او د صفت لایق. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، او د الله د پاره دی او چې په اسمانو کې دی په ځمکه کې. وکفا بالله وکیلا، او پوره دی الله تعالی کار جوړونکی. ان یشاء یذهبکم، که غواړي تاسو بل لري کې ایها الناس انسانانو، ویات بآخرین، او نور خلق برا پیدا کی. نور خلق بس کار کوي. سورۃ مائده آیت نمبر 54 کې وایي یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء، ابدا کار کې جهاد وکړي. وکان الله علی ذلک قدیر، الله تعالی په دې باندې قدرت لرونکی. من کان یرید ثواب الدنیا، څوک چې غواړي بدلې په دې دنیا کې، فعند الله ثواب الدنیا والآخرة، د الله سره خو د دنیا بدلیم دی او د آخرت هم دی، نو دواړه ولې نه غواړي. وکان الله سمیعا بصیرا، او دی الله تعالی اوریدونکی. یا ایها الذین آمنوا، ایماندارو، کونوا قوامین بالقسط، شی تاسو همیشه لپاره ولاړ په انصاف، شهداء لله، گواهان د الله لپاره. ولو علی انفسکم، اگر چې د خپل ځان په باره کې خپل غلطۍ ته به هم غلطي وي، او الوالدین، یا د پلار او مور په باره کې خپل پلار او مور د غلطي وکړه او به دا غلطي ده. د یو محدث نه چا تپوس کړی و ستا د پلار د حدیثو په روایت کې څنګه دی، نوم یې دی وخت مانه ير دی. هغه د بل چا نه تپوس کوي، نه ستا نه تپوس کوم، وی انه دین وهو ليس بذاک، دا تا مانه د دین د مسلې تپوس کوم، زما پلار د حدیثو په بیان کې کمزور دی، پلار مې وی کمزور دی. نن سبا به څوک وایي د پلار په باره کې څه خبره، دا دین دی، دا د دین معامله ده. او الوالدین، یا د پلار مور په باره کې، والاقربین، او د خپل خپلوانو په باره کې. او دلته خو به دا وایي ډانګې به ولوي، او چې په عدالت کې ور درو قسم ونه خوري نو هسې بیا تر تربورې دغه خو یار څوک وایي مړه روا خو مال هر څوک کوي، نو تا سره مې ډله ده چې ته راله ناروا ونه کړې، بیا د ډلې څه مطلب شو؟ روا خو یار څوک خلق کوي یو بل له، چې ناروا راله ونه کړې نو په قبر کې خو بیا د چا څوک نه پکارېږي. ښه دې ته وایي، دې ته ډلې وایي. او الوالدین والاقربین، یا مور او پلار او خپل خپلوانی. یکن غنیین، که چرته کوي دغه کس چې ته په هغه باندې ګواهي کې، غنیین مالداري، او فقیرا یا غریبي،
نو په دې زړه مسیدا که غریبي نو لبه مسیدا که مالداري نو مال ته پته مکیږي ځکه چې فالله اولا بهما الله تعالی ډیر حقدار دی چې داغه د پاره خبره وکړي د دواړو نه د دې مالدار نه الله تعالی ډیر حقدار دی چې داغه د پاره خبره وکړي او د دې غریب نه الله تعالی ډیر لایق او حقدار دی چې داغه د پاره خبره وکړي فالله اولا بهما الله تعالی د دې دواړو په نسبت باندې ډیر لایق دی چې ته داغه خبره وکړي داغه د پاره خدای لپاره خبره کوه وی خبره به د خدای لپاره کې او ډانګې به ضرور د پاره وي به خطل یې ډانګې هم د خدای لپاره وا خبره هم د خدای لپاره کوه او ډانګې هم ها رور د پاره وا چې کله رور دي سي مظلومي او کرور دي ظالمو نه بیا هم ضرور د پاره ډانګې وي نه بیا بول ډانګې نه بیا به د غبل په خوا کې ودرېږي فلا تتبعوا الهوى نتابداري مکوي د خواهشاتو ان تعدلوا د عدل په وخت کې چې کله د عدل وخت نه بیا په خواهشاتو تابعداري مکوي دا یې ترجمه ده من ان تعدلوا پکم دے وقت العدل پکم دے خو خبره ده څه فلا تتبعوا الهوى تابعداري مکوي د خواهشاتو ان تعدلوا د عدل او د انصاف په وخت چې کوم ځای کې د عدل او د انصاف مقررین حالت په خواهشات پرې دي خپل پردې وان تلووا او کتاسو کاغه شه د حق نه په قسمانه او تعرضوا یا مخواړه د گواهین د الله تعالی لپاره فان الله كان بما تعملون خبيرا دی الله تعالی تاسو د عملونو خبردار سزا بدر کی یا ایو الذین آمنوا ایماندارو نو دا خو ایماندارو ته وای کنه خبر ایماندارو کوم ګره داسې خلک شته چې د خپل خپلوانو د لپاره ډانګي وای خبره کوي او کنه دا په خلی ایماندار دي ځکه خو ته وای چې یا ایو الذین آمنوا امنو اځه په خپل باندې ایماندار صحیح مسلمانان شي ځکه تاسو د اوسه پورې لا پدې نه پوي چې خبره د چا لپاره پکار ده اځه په خلی ایماندار یا ایو الذین آمنوا ایماندارو چې په خپل باندې ایمان لري آمنو ایمان راوړی په حقیقت کې پرشتیا باندې بالله د الله تعالی باندې ایمان راوړی او رسول او د پیغمبر دا او یا په ایمان باندې ټینګ پاتې شي یا هغه کسان چې ایمان په خپل راوړی په زړه ایمان راوړی والکتاب الذی او کتاب باندې ایمان راوړی نزل علی رسوله چې الله نازل کړ په خپل پیغمبر والکتاب الذی او کتاب انزل من قبل جلال الذین مخکی ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله سوق چې انکار وکړي د الله او د ملائکه او د کتابونو د پیغمبرانو نه والیوم الاخر د ورځې د قیامتنا فقد ضل ضلالا بعیدا د خطا شپ لري گمراهی باندې ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړل ثم کفروا بیا کافران شو ثم امنوا بیا ایمان راوړل ثم کفروا بیا کافران شو ثم ازدادوا کفرا کله ایمان او کله کفر کله دا منافق د چل کوي کنه ثم ازدادوا كفرا بیا د مرګ پورې په کفر باندې پاتې شو کفر زیات کو لم يكن الله ليغفر لهم ندي الله تعالی چې به بخي ولا ليهديهم سبيلا او نو تو خيلار بشر المنافقين بان لهم عذاب اليم زیر ورک منافقان ته دي ته درناک عذاب ملاويږي د منافقان سوق دي الذين يتخذون الكافرين اولياء دا کسان دي چې کافرانو دوستان من دون المؤمنين سوا دي ایماندارونه او کافرانو ته ولې دوستی کوي يهوديان او د امریکایانو سره ولې دوستی کوي ځکه چې هغه حکومت ور کوي کنه ايب تغون عندهم العزه ولدي لټي او غواړي د په خوا کې قوت او طاقت او چې د امریکایانو سره تعلق خینه پاکستان کې حکومت ملاويږي ځکه پاکستان کې حکومت څوک ور کوي ولی وي امریکای ولی مونږ وایو قل اللهم مالک الملك تؤتي الملك من تشاء الله تعالی حکومت ور کوي او دا سیکولر پارټي ولا وي حکومت پاکستان څوک ور کوي امریکای ورکې نو الته دا سره تعلق ساتي ايبتغون عندهم العزه ولدي لټي د دې کافرانو په خوا کې قوت او طاقت او غلبه او حکومت فان العزه لله جميعا طاقت او قوت خدای الله تعالی دې ټولو وقد نزل عليكم في الكتاب او د مخکنه الله تعالی تاسو ته لګل په دې کتاب کې دا حکم سوره انعام آیت نمبر 68 کې دا خبره تیر شوې ده هغه مکی سوره ده او دا مدني ده وقد نزل عليكم في الكتاب او د دین مخ الله تعالی تاسو ته په دې کتاب کې دا حکم را لګلو چې ان اذا سمعتم آیات الله چې کله تاسو واورئ د الله تعالی آیاتونه یکفر بها چې دا غین انکار کیږي ويستهزأ بها او پاغه پوری خندا کیږي فلا تقعدوا معهم د خلکو سره بنکینی پاغه اجتماع کې بنکینی چې آیاتونه پوره پکې خندا کیږي پاغه اجتماع کې بنکینی چې په آیاتونو نه پکې انکار کیږي پاغه جلسه کې بنکینی چې په آیاتونو کې او آیاتونو پوره پکې خلک څه کوي خنداګانې کوي کاغه په جمعات کې اجتماعي نوم به وکړي نه کینه او کاغه په چوک کې اجتماعي او جلسه هم به وته نه کینه او دا وته ناشي هغه په آیاتونو پورې خندا کوي او دا وته سره لقي په جمعات کې وته ناشي او کله وته په اجره کې ناشي او کله وته په بازار کې د دې خو پوره تفصيلات دي آیاتونو پورې خندا سده په حدود پورې خاندي په جهاد پورې خاندي په اقامت دین پورې خاندي حاجی دغله د سزا نه انکار کوي اسلامی سیاست نه خو چې د څه شی چې په قرآن کې راو دا غي نه د انکار کوي نه که په جمعات کې کوي دا به خطله او که په اجره کې کوي نو ته سره مکه نه ته ځان ته څنګه مسلمان وې چې ته دا خبره ته وګ دی
یکفر بها ویستهزأ بها چې د هغې نه انکار کېږي او په هغې پورې خندا کېږي. فلا تقعدوا معهم دې سره مه کښېنئ حتی یخوضوا فی حدیث غیره تر دې چې دوی ننوځي په بله خبره کې چې نورې خبرې شروع کړي. انکم اذا مثلهم تاسو هم بیا د هغې په شانتې یې. بیا دا اورېدونکی شریک القایل دی. فان السامع شریک له قایل. څوک چې وینا کوي هغه او څوک چې اوري دا یو شانتې دي. ان الله جامع المنافقین. البته په مرتبه کې بې فرقي خو به هر حال په ګناه کې یو شان دي. نفس ګناه د دواړو ده. ان الله جامع المنافقین والکافرین. بېشکه الله تعالی جمع کوونکی دی منافقانو او کافرانو لره فی نار فی جهنم جميعا. په جهنم کې به ټول راجمع کړي. الذین دا کسان دي یتربصون بکم چې ستاسو په باره کې انتظار کوي چې کله به مصیبت راځي. فان کان لکم فتح که تاسو دپاره فتح میلاو شي من الله د الله له طرف نه قالو دي به وایي الم نکن معکم ولې موږ ستاسو سره نه اوسو چې شریک شي پکې. وان کان للکافرین نصیب نو که د کافرانو دپاره حصه قالو دی بیا وایي الم نستحوذ علیکم ولې مونږ غالب شوي نه وو په تاسو باندې ونمنعکم من المؤمنین او د دې باوجود مونږ تاسو منې کولی د ایماندارو نه. بیا به لفظي هغه کافرانو ته به خبرې کوي که ستاسو دپاره فتح وي نو تاسو خواله راځي مبارکي تاسو له درکوي. که هغې ته فتح میلاو شي بیا د هغې دپاره نو هغه به ورته وایي چې هلکه تاسو خو دغه بل په مقابله کې هلته ولاړو یو کلمې م هلته ویلې. نو دوی وایي نه الم نستحوذ علیکم ګوره مونږ په تاسو باندې غالب شوي وو خو ونمنعکم من المؤمنین او بیا هم د ایماندارو د ګزارونو نه هم تاسو بچ کولی. کله کله به هم تاسو پکې بچ کولی. دا خو تاسو ځکه بچ شوئ چې مونږ بچ کولی مونږ ډېر چلونه کړي دا چل دی له ورځي. دا مطلب فالله يحكم بينهم يوم القيامة. الله تعالی به فیصله وکړي عملي فیصله د دې په منځ کې د قیامت په ورځ. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. او بالکل به مقرر نه کړي الله تعالی د کافرانو دپاره په مؤمنانو باندې سبیلا سلاره. طاقت به ولا ورنه کړي کافرانو د مؤمنانو په مقابله کې. د دې څه معنا ده؟ نو یو معنا خو مشهوره ده چې سبیلا معنا حجت او دلیل بني. دویمه معنا دا ده چې داسې قوت به الله تعالی کافرانو له به مسلمانانو ورنه کړي دا مسلمانان د قیامت پورې د ځمکې د مخ نه ختم مکمل ختم. دو خبرې شوې. درېمه خبره دا ده چې کافران به په مؤمنانو باندې ورته قوت میلاو نشي خولی چې دا مؤمنان ني که نه چې دا مؤمنان خو مؤمنان ني که نه. دی د ایمان په تقاضو عمل کوي که نه. خو چې دی د ایمان په تقاضو عمل نه کوي نو خود به بیا کافر غالب کېږي. نو نن چې به مسلمانانو باندې کافران غالب دي نو ولې؟ ځکه چې مسلمان او مؤمن د ایمان په تقاضې باندې څه نه کوي؟ عمل نه کوي. حکمرانان منافقان دي عوام مسلمانان منافقان دي د دین مخ اړوي په دین عمل نه جهاد کوي او نه حکمرانان په وطن کې اسلامي نظام راولي او د کافرانو سره لګیا دي څه کوي. دا مطلب دی. دلته یو حدیث دی دا یاد واوره په خبره باندې پوه شئ. حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ما ته الله تعالی وایي چې یا محمد صلی الله علیه وسلم قد اعطیت لامتک ما ستا امت لدا خبره ورکړه الله اهلکهم بسنه عامه چې داسې قات به پې نه راولم چې ټول امت پې غرق شي. ولا اسلط علیهم عدوا او داسې دشمن به پې نه مسلط کوم چې دوی ټول تباه کړي. من سوا انفسهم سوا د هغه نه چې مسلمان به د دې په سټ ناسي او هغه به د دې دشمني. په مسلمانانو به د پاسه مسلمان ناسي حکومت به پې کوي او هغه به پې دشمني. نو فیستبیحو بیضتهم دی به داسې د دې هغه خود به مات کړي. بیضه څه پیژني؟ بیضه وایي هغه خود ته چې ستا سر بچ کوي. نو دا مسلمان به ولګي تا چې کوم خود په سر کړی دی چې ستا سر د دشمن نه بچي نو دا مسلمان به د هغه خود مات کړي. کافر به نشي ماتولی مسلمان. ولو اجتمعوا علیهم من باقطارها که دا ټول کافران پې راجمع شي هم داسې نشي کولی. حتی یکون بعضهم یهلک بعضا تر دې چې مسلمان به مسلمان وجني ویسبي بعضهم بعضا او مسلمان به لګي مسلمان به قید کوي او کافر له به ورکوي. مشرف له څومره ورکړه؟ نو دا د مسلمان ځان ته وي او لا ځان ته سید او آل سید وي. دا طریقه د الله تعالی وایي چې کافر د باندې امریکا برای را دغه دادان نشو راتلی پاکستان ته او افغانستان ته. لار ولا چا ورکړه؟ لار ولا مشرف ورکړه. نو دا مسله ده. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. افغانستان ته دلته خو راوسته او عراق ته چا راوسته او سعودي ته چا راوسته هلته صدام راوسته. نو صدام خو د خپل نتیجې سره مخامخ شو. خدا دې خدای د خپل عمل سره مخامخ کړي. څه پوه شئ په پښتو؟ امریکایان په عمر کې هم چېرته عربو ته نشو راتلی. دا خو د سوونو کالو د هغې ارمانو خو چا راوسته؟ صدام ولا لار جوړه کړه.
او امریکایان په عمر کې افغانستان او پاکستان ته شورات له مشرف ور لار جوړ کړه نو دا کافر دی که مسلمان دی او ځان ته مسلمان وایي دا طریقه ده مسلمان د مسلمان د لاس غر دا مطلب دی دغه خبر دام دا چې ان الله سبحانه وتعالى قرطبي وی لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا منها الله تعالی کافران په مسلمانانو باندې نه مسلط کوي خو الا ان يتواصوا بالباطل الا به مسلط کوي چې دی د حق په ځای د باطل خبره یو بل ته کوي د حق په ځای یو بل ته د باطل لارې کوي ولا يتناهوا عن المنکر او د نارواو نه په خپل بندګي او نه نور بندي ولا ويتقاعدوا عن التوبه او نه توبه نه وباسي نو فيكون تسليط العدو من قبلهم نو که بیا به دشمن مسلط شي نو دا اسباب الذي پیدا کړو دی مؤمنان پاتې نشو دی ایمان په کارونو عملونو کې ځکه به دشمن مسلط شو ان المنافقين يخادعون الله منافقان په خپل نیت کې الله له دوکه ور کوي او هو خادع حقیقت کې الله تعالی دی له دوکه ور کوي او اذا قاموا الى الصلاه او منافقان چې کله مانځه ته پاسي قامو کو صالح نو پاسي بیمنه اصل موږ ته یو بوج کاری دا وس دغه چې نه کوو خلک برا بیا مسلمان نه ويو دا دړنه نه کوي نو ولې کوي بیا نو يراؤون الناس خلق ته خود نه کوي ولا يذكرون الله الا قليلا ون یاد الله تعالی مگر لگا مذبذبین بین ذلك دی متردد دی د ایمان او د کفر په دې منځ کې مذبذبین متردد دی تردد دی په پښتو کې متردد وي په دې دیر کې دا تردد لغت ده مذبذبین ذب څه وي ذب چې سړی شول ذباب مچته وي ولې څوک په ځای پریدي چې چا په پوزه کې نو پریدي نو ځکه او ته ذباب وي چې په مخه چې کوم د خلک شول نو مذبذبین شړل شوی دی د یو طرف اور دی بل طرف نه بین ذلک د ایمان او د کفر په دې منځ کې ایمان دی کفر تر شوی او کفر یا ایمان ته ور شوی لا اله نو دا د چا دی چې دا یو دی یو ته شوی دا بل ته شوی دا د اسم دی دا نه دی او نشي لا اله الا ان دی خوا طرف ته دی ایماندار ولا اله الا ان دی بل طرف ته دی کافر چورلټ کافر هم نه دی نو کافر د ځان ذکر راشي او چورلټ مؤمنان هم نه دي نو مؤمنان د ځان ذکر شوی ومن يضلل الله واسوچ الله تعالی گمراه کی فلن تجد له سبیلا مطلب بیان میں مزید پار لار ہدایت یا ایھا الذین آمنوا ایماندار لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین من سے کافران در دوستان سوا ایماندارنا اتريدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا ولتا سقاله چې مقرر کړه الله تعالی لپاره په خپل ځان باندې دلیل ښکارا دا ښکارا دلیل استاسو د کفر د پاره چې کافر سره دوستی ده ان المنافقین بشک منافقان چې دي فی الدرک الاسفل من النار پاغلان د درجه د جهنم کې وي ګوره په جنت کې درجه داسې دي اوچتي دا د خطه درجه او دا د چته او دا اوچته خلکو درجه په کومه یو ده چې ټول نه اوچته او په جهنم کې دا درکات دي نو درکات داري دا په لانی دا په لانی دا جهنم د تنور ده تنور اعاذنا الله من ذلك نو په دې تنور کې یو دا دروازه ده بل پکې دا ده بل پکې دا ده بل نو د ټول نه لاندې چې دا د پاسه نه غند او بلاغه ویني زوی او غلل صف مر صف ارس پیرالوي نو دا لاندې درجه کې بسوکی منافق دومره ناکار دی پوهیږي موسیقي په مسلمانانو کې او کار د کافرو د پاره کوي او مینه د کافرو سره ده او کار د امریکای او د يهوديانو د پاره کوي نو وای فی الدرک الاسفل تو بالکل پلا د طبقه د جهنم کې من النار ولن تجد لهم نصيرا او تو بیان مې د پاره دوست مددگار الا الذين ندو يرد ما توبه د وسه پورې خما دا کار کوي نن توبه وبس الا الذين تابوا سوا دا کسان چې توبه وباسي واسلو خپل عمل صحیح کی واعتصموا بالله او د الله تعالی په دین باندې منګولې ولګي واخلصوا دينهم لله او خالص کی خپل تابعداري د الله تعالی لپاره بیا صرف د الله تعالی د دین خبره مني فاولئک مع المؤمنین دا کسان بیا د ایماندار مرګري دي بیا من المؤمنین فراوی دلته د معنا منل فاولئک مع المؤمنین دا کسان بیا د ایماندار سره شمار دي دا معنا ټیک د ایماندار سره بیا څه شو پرون نو خدانن شمار شو توبه ویستا وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما او یقینا وربک الله تعالی مؤمنات ډیر له ثواب ما يفعل الله بعذابكم اوس خامخا الله تعالی چې عذاب او سزا نه ور کوي دا سړی د سزا ځان په خپل مستحق کوي ما يفعل الله بعذابكم سبو کې الله تعالی تاسو له سزا درکولو الله تعالی سزا ورکول څه خوان خو نه ور کوي څه مزه خو پکې نه ده ما يفعل الله بعذابكم سبو کې الله تعالی تاسو له سزا درکولو ان شکرتم کتا سود الله تعالی عبادت کوي او امنتم او ایمان در پکې
ایمان در پکې دی او د الله تعالی شکریا ادا کوي او عبادت او بندگی کې توبه وباسي غلطي د نکیږي خیر دی خو د غلطۍ نه بعد توبه وباسي نو الله تعالی وایي مال سزا درکول څه خوند خو نه راکوي ما يفعل الله بعذابكم سبو کې الله تعالی تاسو ته سزا درکولو ان شکرتم آمنتم کتا سو شکریا ادا کوي او د الله تعالی بندگی کوي او آمنتم او ایمان در پکې وکان الله شاکرا علیما او د الله تعالی قدردان شاکرا معنا سو قدردان د توبه د عمل قدردان دی شکریا څه ته وي چې ته د چا سره څه کارو کې او ستا شکریا ادا کړې نه معنا دا ستا د عمل سو کی قدر وکي نو وکان الله شاکرا او د الله تعالی قدردان علیما په دې پنیتونو باندې واخر دعوانا الحمد